بسم الله الرحمن الرحیم. سورة مائده رسول سورة النساء نه ده. مدنی سورت ته په نزول کې یوصل 12 نمبر دی او په ترتیب د مصحف کې چې کوم د رسول سورة النساء نه 5 نمبر دی. نازل شوی مخکې د سورة توبه نه دی او رسول سورة الفتح نه دی. په سورة النساء کې چې کوم د احکام د وغټ معاشره د وړې معاشره د سمول او ذکر شو. دلته او د خوراک کې حلال او حرام هغه درته ذکر کوي چې کوم خوراکونه د مؤمنانو مسلمانانو لپاره حلال دي او کوم حرام دي. سورۃ مائده کې رد شرک فعلی پس د رد شرک اعتقادي نه. سورۃ مائده کې چې کوم د رد شرک فعلی به رسول شرک اعتقادي نه. په شرک اعتقادي ذکر شو په سورۃ النساء کې احکاماتو کې او دارنګ په نظام کې هغه د الله رب العزت سره په تصرفاتو کې هغه الله سره بل څوک شریک مګنه عقیده په ملارای. دلته رد شرک فعلی دا الله په نوم باندې اهلاله کوي او دارنګ نظر او نیاز او منښت کوي. د بل چا په نوم باندې کوم نظر او نیاز او منښت مکوي. دارنګ الته زواجر يهود ته په سورۃ النساء کې دلته بیان د حل او د حرمت بدی کوم تاسو سره کوم د يهود هغه مخالفت کوي او تر دې ځای پورې د يهود دغه د حق چې يهود هغه تاسو د معاشري مخالفت دي، تاسو د دین مخالف دي، تاسو د تهذیب مخالف دي، غي باندې تاسو ترقیه ځایږي نه. دعوت دې صورت کې رد شرک فعلی په وضاحت د سلور مسئلو، یعنی وضاحت د حلال او حرام کوي په سلور مسئلو سره. یو په تحریمات الله سره هغه سيزونه بیانې چې الله حرام کړی دي. دویم په تحریمات العباد سره چې هغه سيزونه چې بندګان حرامي او دی حلال نو داغې نه منع کوي. دریم په نذور الله سره چې نظر او نیاز او منښت کوي نو دا د الله په نوم باندې کوي. د پیر ولی دارنګ درگاه د مزار او دارنګ د فرشتو او انبیاء په نوم باندې منښت مکوي. ایصال ثواب د پاره کوي نو په د الله له ثواب یغی تبخای. د الله په نوم باندې چې کوم نه هغه نظر او نیاز او سلورم نذور العباد د بندګانو په نوم باندې نظر او نیاز او منښت وشي هغه حرام دی. دای خوراک حرام دی. سورت خلاصہ سورت چې کوم نه هغه لاس باب لري. لومبه باب د دې ځای نه هغه 5 نمبر آیات پورې دی او په دې کې بیان د حرام او د حلال کوي چې کوم سيزونه د خوراک او کوم سيزونه چې کوم دی هغه د عزت او هغه چې کوم نه حرام دي نو هم حلال وای چې کوم حلال دي نو هم حرام وای. یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود ترغیب منل د مسئلې ته. د دې صورت اوفوا بالعقود وعدي سدي هغه داري چې د الله حلال حلال وګڼي حرام حرام وګڼي. حلال حرام وای ما حرام حلال وای ما. یا ایها الذين امنوا د ایمان خاوندانو اوفوا بالعقود پرواله کوي په خپل وعدو باندې. یا حل او حرمت کې د وعدي د الله سره چې د الله حرام به حرام ګڼو د الله حلال به حلال ګڼو. وحلت لكم بهيمه الانعام دا واکړې شوې دي تاسو لپاره غ زناور د ډنګرونه. بهیمه الانعام سلور خپواله زناور. بهیمه چې کوم دینو دا دغه تویل کېږي زنده سری ته ولانعام دغه زناور ته وي. بهیمه الانعام هغه زنده سری د زناورونه الا ما یتلا مگر چې لستر شي په تاسو باندې غیر محل الصید. بیان د تحریمات الله کې چې کوم الله حرام کړی دي نو یو پاره کې حالت د احرام کې ښکار کول دا حرام دی او دغه غوښه خوړل دا حرام دی. الا ما یتلا مگر چې لستر شي په تاسو باندې غیر محل الصید ای کون غیر محل الصید شی محلل اون کی اخکار لرا وانتم حرم په داسې حالت کې تاسو په حالت د احرام کې حج لتل او په احرام کې نو ال تخکار کول دا حرام دی او دا رنګ دغه واه خړل دا حرام دی. ان الله یحکم ما یرید تخکار دی او دغه واه دی راوغستا او خورین دا حرام دی. ان الله یحکم ما یرید علت او زکه یقینا الله فیصله کوي هغه چې اراده ولري. دا د الله حکم دی چې دا چې کوم دی حرام دی دا بنه کوي. یا ایها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله مسأله د نذور الله د الله د عزتمندو او د الله د عزتمندو خلق او دانګ د عزتمندو زینو الله چې کوم سيزونه ته عزت ورکړل د عزت تاسو مو ساتي. یا ایها الذين امنوا ایمان خوندانو لا تحلوا شعائر الله ما حلال مګړای بی عزتی د عزتمندو د الله. شعائر الله چې الله کوم سيزونه له عزت ورکړل. ولا الشهر الحرام او نغم یاشت د عزت ولا الهديه شهر الحرام میاشت د عزت د حج میاشت دا نه چې کوم نه شعبان رمضان. ولا الهديه او نه د قرباني د لوی اختر یا چې کوم نه بیت الله ته حج لذي او قرباني بوزي دغه قرباني دا شعائر الله د دې بی عزت مکوي. ولا القلائد نه دغه میلونو هغه امیلونه چې کوم د قرباني ساروي ته بغاړه دغه امیل بی عزت بم نه کوي ځکه دا چې کوم دی د الله عزتمند دی دا الله دی له عزتونه ورکړي. ولا امین البيت الحرام او نه قص کون کې اراده کون کې د بیت الحرام او د بیت الله یعنی حاجیانو چې حج روان دي د دې چې کوم د بی عزت مکوي دی الله عزت ورکړي. ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا دغه حاجیانو
یبتغون چې دی لټي فضل من ربهم طرف در خپل نو رضوانن او رضامندیا در رب د الله فضل او د الله د رضا حاصلول د پاره بیت الله ته روان دي دی له الله عزت ورکړل دا د دې بی عزتی مکوي اذا حللتم فاصطادوا او کله چې تاسو د احرام نه وته حللتم حلال شو یعنی د احرام نه وته فاصطادوا بیا احکار کوي چې د احرام نه وته حج پورا شو احکامات د حج او ارکان د حج پورا شو بیا احکار کوي ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام د بغض د وجه حتک د شاعر الله غو نکړای نو دا غي د پاره چې کوم نو احکام بیانې ولا يجرمنكم باعث دین کی تعلق راو دین پاره تاسو شنآن قوم هغه دشمنی د یو قوم ان صدوکم د دې وجنه چې غي بند کړی وای تاسو د مسجد حرام نه ان تعتدوا دا چې تاسو زیاته کوي پاغي باندې د یو قوم د اوغه تاسو د بیت الله نه دارنګ د حق د مسالې نه دارنګ د حق لارې نه بندي او دارنګ رکاوټونو تاسو ته چینو اسنه چې تاسو بای باندې زیاته وکي او غي باندې چې کم نه په بیت الله کې غي باندې زیاته وکي او د غي د دشمنی تاسو چې کم نه په زیاتی باندې راونه پاري چې به انصافي وکي وتعاونوا د یو بل امداد کوي علی البر پنه کوي باندې وتقوا وتقوا باندې پنه کوي په تقوا باندې سهل ابن عبد الله رحمت الله علیه باندې کوي بدل تر البر نه مراد توحید دی او د تقوا نه مراد او سنت دی چې په توحید په میشن کې دارنګ د نبی رسول الله په سنتو کې د یو ور سره چې کم نه تعاون کوي د دې په خورولو کې د دې په زده کولو کې د دې په تعلیم او تعلم کې د یو ور سره امداد کوي ولا تعاونوا د یو بل امداد مکو علی الاسم په ګناه باندې ول عدوان په زیاتی باندې علی الاسم محرم الجنس د کوم سیس جنس حرام شوی د پای کې چې کم نه د یو بل دغه مکو لکه سپیر شو مردار شو خنزیر شو کوم سیس جنس الله حرام کړی د هغه بخوري دارنګ ول عدوان محرم الکیف لکه بدعاتو کوم سیزونو کیفیت حرام دی یعنی بدعات د ځان چې کوم دی او سیز له کیفیت ورکول یو عادت خاص کول یو وخت خاص کول دا کار مکوي د نبی له سلام طریقه پرې دی لکه د دې دور د ختمونه چې شو دا ذکرونه شو نو دا مجربات نو تجربه دوم رضیات شو چې راغیم چې کم دین او ادراک اوس ګران شو دا د تجربه خبرې دي هر چا په ځان نه ختم راځي ځان له تعداد ول د خړې دوره پیری وای دوره پیری وای چې پیغمبر کوم وظیفه خودلی نه هغه نه کوي پیغمبر ډېر خسته وظیفه خودلې فاطمه رضی الله تعالی عنها ته چې کوم دین هغه وظیفه چې خودلې و چې شپې سمره اندیار درې در شپې سبحان الله درې در شپې الحمدلله سلو در شپې الله اکبر وای په ټول وجود چوف کوون چې سحر را پاسینو دمه بای نو هغه وظیفه چې کوم پیغمبر خودلې دي او کوم تعداد پیغمبر خوري دي هغه پری دي او په نورو بس روان شي ځان نه پکې چې کوم نه راو باسي او کپاغي کې چې کوم دی یو عادت سیوا شي یا کم شنو ګناي غني نو دا بدعت دی ځان نه چې کوم دی یو خاص عادت مقرر کی او یو خاص وخت ولا مقرر کی او پای کې کمی زیاته ګناه غني او هغه بالکل په هغه څه کول لکه څنګه چې مقرر کړی هغه ثواب غني نو دا بدعت دی دین ځان ساتل پکار دي کومه وظیفه چې نبی له صلوات والسلام په حدیثو کې راغلي خودلې دي او دارنګ نبی له صلوات والسلام ول تعداد مقرر کړل نو پاغي یقین ساتل پکار دي چې د انسان عمل برابر یو د تر وظیفو ضرورت نه چې یو کسر زمونږ تعلقات په دنیا کې یو سوچو یو انسپکټر دغه سره اول نه زمونږ چې کوم نه تعلقات نه زمونږ چې مسله راشي نو موږ ورته ډایرک وایو نو څنګه یو مانی چې تعلقات نه نو په دیکو به ورته ځان رسي یو بل ته سوالونه مينتونه زارای او په زورونه ورته ځان رسي چې چا د الله سره تعلقات عمل برابرۍ نیت برابرۍ او ګناون نه ځان ساتي او د الله سره چې کوم نه مینا او محبت او تعلقات نفلونه کوي تهجد کوي پابند گزار دین پابند نه بده باندې بیماری نه راځي ځکه د معمولی دعا الله قبلي وظیفو ته د ضرورت نه راځي نو چې په دین باندې رواني او چې څنګه دین دی هغه څه کما حقه د الله د دین حق ادا کوي په د باندې چې کوم نه مصیبتونه په خپل نه راځي بیا وظیفو ته پای کې ضرورت نه راځي نو والعدوان هغه سيزونه چې راغي کیفیت چې کوم دی حرام دی لکه بدعات شنو ولا تعاونوا د یو بل امداد مکوي علی الاسم ګناه باندې والعدوان په زیاتی باندې چې بدعات او شرکیات خورولو کې د یو بل سره امداد کوي واتقوا الله ويرجى الله نه نسخه تعمیل چې دینه بزان څنګه بچو د دینه بزان داسې بچو چې د الله عذابونو بزان تر مخې تکو واتقوا الله ويرجى الله نه ان الله يكن الله شديد العقاب سخت عذاب والده حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تحریمات الله ذکر کوي چې کوم سيزونه دغه خوراک الله حرام کړي نو هغه ذکر کوي حرام کړی شوی پتا سبحانه الميتة مردارا والدم ودارنګ وینا ولحم الخنزير غوه د خنزير وینه چې کوم د زناور نه په شړ باندې را بېږي په وخت د حلالې کې نو دغه وینه چې کوم د خوراک حرام دی مشرکان به دا خوړه ولحم الخنزير غوه د خنزير دام حرام کړی شوی دا په دې کې چې کوم دی نو هغه ظاهري او جسمانی هغه دغه پکې توم دي دغه باطینی او نقصانات پکې توم دي چې خنزير د لوی بی غیرت سیز دی دا چې سو خوري د خنزير غوه سو خوري د نه بل غټ بی غیرت نه هغه بی غیرتوب د غوه کې مو په دغه کې نه نوزي وما اوهل لغیر الله به او حرام کړی شوی دی هغه سیزو اوهل چې आवाज وکړي شو د پاره د غیر الله پاغي باندې
رد د نزور العباد کوي چې د پیر او د ولی د درگاه په نوم باندې یا د بت په نوم باندې هغه حلال کړی شو دارنګ چې کم دی ورکړل شو د خوراک سیز دی یا چې کم دی نو د اغستلو سیز دی یا د استعمالولو یو سیز دی هغه چې کم دی نو د پیر ولی درگاه یا چې کم دی د مزار په نوم باندې یا د پیغمبر یا دغه بل چا په نوم باندې د الله په نوم ورنکو د بل چا په نوم باندې ورکو نو دا نزور العباد دی د خوراک چې کم دی حرام دی د چا لپاره د ایصال ثواب د پاره هغه ورکای نو نوم په د الله وال چې د الله د رضا د پاره ورکوم ثواب دی هغه ته ورسی دا نه چې پلان کې په نوم ورکوم او پلان کې په نوم حلالوم نو ما حرام کړی شوی دی هر هغه سیس کړه خوراک دی کړه غستلو دی او کړه دغه استعمال دی او هله چې आवाज په وکړ شو لغیر الله د پاره د غیر الله به پاغي باندې والمنخنقه شيوخ بوي او ما او هله معنا مراد د ناره د چې صرف د आवाज په کول چې د پلان کې بنوم شو د ناره کولم حرام دي د خبره د خاصم حرام دي او دا خبره کول چې پلان کې بنوم یا لالو ما ورکوم نو دا خبرم حرام ده والمنخنقه او دارنګي اغا خفي کړي شوی چې کم زناور خفي شو مړ شنو دا مردار دی بنه خوري والموقوزه تو دارنګي چکول شوی چې خپي په کیږي وګرځي بي د پاسنه گاډي بي خوږي یا زناور میاس کې وګرځي زناور په خوږي او د چې کم دی چکی کی او مړی کی دغه زناور دغه هم حرام ده ولمتردیه دارنګ ارغخته شوی ارغختلی د غرنه دارنګ د دنګ زین راور غړي او مړ شي دام چې کم دی دا مردار دا بنه خوري ونه تویه تو دارنګ پخکرو سیرل شوی یو زناور راولګي بل چې کم دی پخکرو وسیری یا چې کم دی زناور غورځي په لارګو مرګو پوس پنو لګي د وسیرل شو او حلال کړی شوی نه دی نو دا چې کم دی مردار دی د غوخه خوړل هغه چې کم دی حرام دي ونه تویه تو پخکر سیرل شوی والمرخنقه خفي کړي شوی والموقوزه چکول شوی والمترديه غرغخته والنطيحه پخکر سیرل شوی زناور وما اكل السبع او هغه چې اخري درندگانو یعنی ګیدړې مات کی یا میلو یا چې کم نو بل زناور راشي وحشي او هغه مات کی وی خوري دارنګ چې کم مرداري کی زخمی کی ماتی کی دام حرام دی الا مگر ما غزا کوي تم تاسو حلال کوي یعنی راور غخته مړ شو د ټولو سره لګي خفي شو او چا کول شو ورغخته یا پخکر لسیری شو خو صاحب کې تو ورته ورسې حلال لیکون بیا د خوراک جایز دی اما ذبیحه علی النصب او حرام کړی شوی دی اغه ذبیحه چې هغه کوم دی حلال کړی شو علی النصب په درگاہونو باندې چې کوم دی هغه حلال کړی شو د پیرانو مزارونو باندې حلال کړی شو او نظر یعنی نزور العباد نو دام چې کوم دی حرام دی لکه حدیث مبارکه کې راځي چې یو دوه کسان وغي چې کوم دی په یو درگاه باندې تیر وته من جوور په आवाज وکورته وی د بابا پنوم باندې دارنګ د مزار پنوم باندې سمانخ تور کیا سم تیری وی دی یو کس چې کم دینو د وی امام دی دواړو موږ سره سنشت نه ورته وی د مچان چالو دی دای نه وی یو مچ راونی وی هغه چې کم نه مړ کایو غوړدوي بس دام کافی دی وی یو کس وی زه خو چې کم دی دا کار نه کوم دغه مړ کو هغه بل چې کم نه مچ راونی وسره په هغه مچ مړ کو هغه درگاه باندې لړ کوي دا د بابا پنوم باندې شو حدیث کې راځي وي دغه یو کس د دې مچ د وجه نه چې کوم نه دوزخ ته لاړ چې مخ دې دا مچ چې کوم نه د غیر الله په نوم باندې نظر کو دا چې کوم نه دای په وجه باندې دوزخ ته لاړ دا کم کس چې مړ شو یو مچ د وجه نه چې مچ قدر چې کوم نه مړ کړي وي بلې درګای لړ کړو دې بچ کېدو دې دغه وجه مړ شو د جنت ته لاړ او د غیر الله په نوم باندې کوم شی ورکړي شو دا حرام دی وما ذبیحه علی النصب او هغه سيزونه چې هغه ذبح کړي شو حلال کړي شو علی النصب په درگاہونو باندې د پیرانو په نومونو باندې وان تستقسموا حرام دي دا کارو چې تاسو قسمتونه معلوم کړئ بل ازلام په غشو باندې ان تستقسموا بالازلام چې په غشو باندې قسمت معلوم کړئ جاهلیت په دور کې ای په درې غشي به يهودي ځان سره کاهنو چې سحر به سوکار لتنو لا بړو هغه ته به چې کمندونو پیسې به ورکړي هغه غشي ورته هغه رامه تکړه د بغشه اوچت کو درې غشي په یو به لیکلي وې دا کارو کا بل به لیکلي وې دا کار مکه بل به خالی چې خالی او بمخه لراغلو دوباره به بیا چې کوم د بیا به پیسې ورکړي دوباره به بیا قسمت معلومه نو چې کم غشه به دار واغست یاره وکړه کار روان به شاکار پس بس دې کې خیر دی برکت دی او کابل یو به راوچت کې به کم به لیکلو چې مکه ودا کار نو بس په دې کې چې کم دی خیر نشي واپس بشو الله رب العزت وی دا کار حرام دی چې کوم د په غشو باندې قسمتونه معلومه غشو په کاهنانو باندې قسمتونه معلومول حدیث مبارکه کې راځي چې کاهن تلاس نیول د قسمت معلومولو د پاره چې زما د لاس لکیر وګوره د دینه زما قسمت معلومه په دې سره انسان د ایمان نخلاصيږي او قسمت معلومول په غشو باندې یا چې کوم د لاس په لکیرو باندې تندي په کرخو باندې دا حرام دي ان تستقسموا دا تاسو قسمت معلوم کبل ازنای په غشو باندې ذالکم دا ټول کارونه فسقون ګناه دي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم دا آیاتونه چې کوم د حجۃ الوداع په موقع باندې نازل شو چې اخیری حج د نبی صلی الله علیه وسلم او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا آیاتونه نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم د خو د پاسه ناس او د دې آیاتونو هغه تلاوت وکړو صحابه کرام باندې
الیوم نن ورځ یئس الذین ناامید شو کسان کفرو چې کفر کړل من دینکم د دین تاسو نه ځکه هغه چې کوم دا کارونه کول نه وی چیرې په دین کې ور دي څه گنجائش شو چې د حرمت بیان شو ای ته پته ولګی چې سلار بچ نه شو سلار پاتې نه شو نو نه امید شو ولا تخشوهم یریږي د دین وښونی زمانو یریږي الیوم اکملت لکم دینکم نن رزم پورا کو تاسو د پاره دین تاسو اتممتم پورا میکو علیکم پتا سو باندې نعمت خپل نعمتو زما نعمت چې هغه دینو هغه در باندې پورا شو ورضیت لکم الاسلام دین او فهم کړه مې تاسو د پاره اسلام دینو اسلام مذهب دی نو دین به هغه چې دا قانون شي او نافذ شي نو الله رب العزت وی اسلام تاسو د پاره د ژوند نظام خوښ کړی دی مسلمان د ژوند نظام هغه به اسلامي دا آیاتونه چې کله نازل شو نبی رسول الله ولستو نبی رسول الله اعلان وکړ یا الله هل بلغت او ما تاسو ورسو ما تاسو الله پیغام ورسو کنه صحابه کرام وی بلا ادیت او بلغت او نصحت ولنا امن تخپل حق د نبوت ادا کوم ته د دین پیغام را ورسو نصيحت راته وکړو امان استر فی مخمساتن اوس صورت د استرار جو هغه ذکر کوي د مجبورای حالتو یو انسان وګه د لوګي نمرې او هغه ته چې کوم در دی دا کوم مرداري چې ذکر شوی دا ټولي پرتی دی او د دین علاوه حلال هغه رزق دی نه مونږ د لوګي په حالت کې دا سړي چې امریکا دانه خوري ودغه صورت کې دته چې کوم دین هغه اجازه ته چې دا خوري او دومره بخوري سیب چې خپل لوګه پیروکه کی ځان به مړی نه ومن استر راسو چې محتاج کړي شو په مخبستین په لوګه کې راګیر شو په لوګه کې محتاج شو غیر متجانف النیمالکم مایل کیدون کې لیس من ګناتا زړې میلان ګناه ته نه کوي بدین یته نه خوري چې راځي چې کوم نه ګناګار دي شوم ځان مړ کوم او ان الله یقین الله غفور بهون کې مهربان ذات ته اجازه ته ورته ودی خوري بیا یسالونک ما دا حل لهم رد په تحریمات العباد باندې چې کم سيزونه هغه بندګانو حرام کړي په ځان باندې نو دا حرام نه دي باقی در سپیراتو به په ځان باندې حلال کړي چې را دا حرام کړي چې را دا په ما خنه راځي چرګان شو دارنګ چې کوم دی بيزې شوې میغ شوې یا د خوراک سيزونه شو په ځان باندې یا د کپړې رنگونه شو په دین یت په ځان بن کړی چې د سپیره دی په ما خنه راځي په دین یت باندې نو دینه من راغلی د نبی رسول الله صلوات والسلام بدپالی په سيزونو باندې منی وای نیک پالی چې کوم نه ولا غشتره لکه نبی رسول الله صلوات والسلام په صلح حدیبیه کې چې کله سهل رضی الله تعالی عنہ کافر ولا مسلمان شینو او هغه چې کوم د رسول الله شرایط د پر راغی نبی رسول الله سوق را روان دي نو ورته سهل را روان دي سهل معنا د اسانتیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته اوس به کوم دی الله سالته الان سهل الله اوس به الله سانتیا راولي ان شاء الله نو نیک پالی نیول په نمونه باندې یا په دغه باندې غشته د بد پالی نیول د دینه من راغلی ده نو یسالونک دی تاسو کو استانه ما ذا او حل لهم چې حلال کړی شوی دوی د پاره لو پیغمبر او حل لكم الطيبات حلال کړی شوی تاسو د پاره الطيبات او پاک او حلال شیونه احکاری سپی دارنګ وغیرہ د نورو هغه زناور چې غیخ کار کوي او هغه چې کوم نه احکار تعلیم ورکړی شوی د هغه لپاره 15 شرایط ذکر کړي چې دې 15 شرایطو کې دن نه نو د احکاری سیس کسپېره کوم منظرې او قبل یو سیس ته چې احکار کوي او تا ول دې 15 شرایطو باندې هغه پابند دي نو د احکار راوړي وه هغه چې کوم نه حلال ده یو شرط وما علمتم من الجوارح یو شرط پکې دار چې دی زخمی کول کوي کوم سیس هغه تر احکار د پاره لګي دویم چې تب لګلې په خپل خوخه بنځي دریم تعلیم یافته تعلیم بری ول ورکړي تعلیم یافته مطلب الار شنو وهب خورینه کوم سيزونی وینه به خورینه په خپل یارنګي واپس ستا خپل بیراړي یا اشاره به تر څو پر ورته تر رسیدل نه بل تا ته چې لګینو تا بسم الله ویلی په دغه صورتونو کې کده یو سيزونی وستا خپل راړي کوم شوی دا حلال دی دې 15 شرایطو کې دن نه او ما علمتم چې تاسو خو درې من الجوارح زخمی کوونکو زناور ته تعلیم ول ورکړي د احکار او دانګه چې کوم دی زخمی کوونکی او کلی بینا تاسو لګونکی غیلرا یو دا چې تابلې ګری بلدار چې زخم براولي یعنی زخمی کوونکی به غاخونو والوي تعلمونهن دریم چې تعلیم یافته چې تاسو لري تعلیم ورکړي مې دا غسنه علمکم الله چې تاسو ته الله کوم خود درکړل کوم علم تاسو دی له تعلیم ورکړي تعلیم یافته نو علاوه د ښکار هغه کوم دی حلال له اقولو مما خورای دا غسنه چې دی ایثار کې سلورم شرط هغه به ایثاری یعنی ستا خواله به واپس راړي یا هغه ځای کې به ایثاری چې تور تور رسي علیکم امسکنا علیکم چې ایثاری و تاسو باندې تاسو له ایثاری واذکر اسم الله علیه منظم شرط چې تا کله لګو دنو بسم الله بری پیویلی بسم الله د لګلو په وخت کې یاد کړئ نوم د الله په دی باندې کله لګای چې کله دا 15 شرایط بکی نو کسبه او منظرې او ګراننګ بلی او زناوري زخمی کون کې هغه کارونی مونږ د احکار د وحدا چې کوم دی حلاله واتقوا الله يرجى الله نه ان الله مرداري مخرج ان الله يكن الله رب العزت سريع الحساب جل حساب کوم کې زر حساب کوم کړي اليوم وحل لكم الطيبات امتنان د الله او احسان د الله چې حرام او حلال بیان درته شو ډیره پاره چې ځان ته نه بچ کړي
وی الیوم نن ورځې حل لكم الطیبات حلال کړی شوي تاسو لپاره هغه پاک څیزونه وطعام الذین او حلال کړی شوي تاسو لپاره خوراک دغه کسانو ورکړی شوی دی ورته کتاب د اهلي کتاب خوراک او د هغې حلالې مصبوحې چې هغې حلاله وکړي نو هغه د هغې هغه غوښه ستاسو دپاره روا ده دلته د اهلي کتابو نه څوک مراد دي هغه څوک مراد دي چې مستقل یو پیغمبر مني هغه عیسی علیه السلام یا کوم موسی علیه السلام یو دغه دین مکمل مني مشرک نه شرک نه کوي اما حقه لکه دغه د امتیان چې څنګه هغسې ژوند کوي اگر که مسلمان دی مشرک نو دغه حلاله او دغه مذبوحه چې کوم دی نو حرامه ده نو هغه اهلي کتاب چې هغوی شرک نه کوي د هغې حلاله چې کوم دی مسلمان دپاره حلاله ده وطعام الذین او حلال کړی شوی تاسو په خوراک دغه کسانو او ذبح مذبوحه د هغه کسانو چې ورکړی شوی ورته کتاب حل لکم دا او حلال ستاسو دپاره وطعامکم ستاسو خوراکونه حل لهم د هغې دپاره حلال دي والمحصنات من المؤمنات او د هغې زنانه چې کوم دی هغه په نکاح اخیستل چې مشرکان یې دي صرف اهلي کتاب وي نو ستاسو دپاره د هغې سره رشته کول هغه چې کوم دی حلال دي والمحصنات او دارنګې هغه پاک دامنې زنانه من المؤمنات د مؤمنانو نه المحصنات او دارنګې پاک دامنې زنانه من الذین دا کسان نو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب اهلي کتاب دي من قبلکم مخکې ستاسو نه اذا آتیتموهن چې کله دا دوه شرایط دي پکې یو چې مهر وله ورکړي دویم دا چې بد کرداره نه وي اذا آتیتموهن کله چې ورکړئ تاسو دوی ته اجورهن مهرونه د هغې مهر وله ورکړئ نکاح ورسره وتړئ په نکاح کې اراده نه کوئ محسنین شی پاک دامن غیر مصابحین مشی بدلمن یعنی په نکاح سره چې کوم دی نو هغه رشته ورسره وتړئ دغه مه کوئ زنا نه منه راغله غیر مصافحین مشی بدلمنه ولا متخذي اخدان ومشی نیونکي یارانو لره چې پټ یاراني هغه چې کوم دی پټ تعلقات د پردو سړو سره ساتي یعنی بد کردارئ نو که اهلي کتابو کې که مؤمنانو کې د هغوی سره نکاح مه تړئ ومن یکفر بالایمان دفع د وهم چې د هغوی مذهب به صحیح وي که نه ځکه به چې کوم دی د هغوی سره د تعلقاتو چې کوم دی نو دا ساتلو او دارنګې د هغوی د مصبوحې خوړلو د هغوی د زنانو سره د نکاح تړلو چې کوم دی نو هغوی اجازت راغلی نه ولې دا مؤمنان دي د دې دا مذهب حق دی صحیح دی نه مذهب حق نه دی خو د دې نورو په نسبت باندې دا لږ پاک دي ومن یکفر چا چې کفر وکړو په ایمان باندې فقد حبط عملهم د دا اعمال برباد دی چې په ایمان باندې کفر وکړو مطلب په دې قرآن باندې ایمان نه راوړي دارنګې د نبي علیه صلات وسلام په نبوت په دې دین ایمان نه راوړي دا بیا کافر دی مسلمان نه دی خو چې بل مذهب منونکی د نورو په نسبت بیا ښه دی وهو فی الاخرة دی په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة دویم باب د دې ځای نه شروع شو په دې کې یعنې دا یو رکو دی په دې کې ذکر د امور مصلحه و هغه امور ذکر کوي چې باعث سره انسان د خپل بدن اصلاح کوي نو د مونځ د اودس او دارنګې د تیمم هغه طریقې پکې دغه د هغې احکامات یا ایها الذین آمنوا د ایمان خاوندانو اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو اراده وکړئ د مونځو اذا قمتم الى الصلاة مونځ ته ودرېدئ مطلب اراده د مونځ کوئ اغسلوا وجوهکم نو ووینځئ خپل مخونه وایدیکم لاسونه خپل الی المرافق تر څنګلو پورې امسحوا برؤوسکم مسح وکړئ په خپلو سرونو باندې ارجلکم ووینځئ خپلې خپې الی الکعبین تر ګوټو پورې وارجلکم دا د فاغسلوا وجوهکم لاندې داخل دی د دې هم غسل د خپې به ومینځئ ارجلکم ووینځئ خپې علی الکعبین تر پوندونکو تر دغه پټاکونو پورې وان کنتم جنبا فطهروا که چېرته یې تاسو په حالت د جنابت کې فطهرون ځان ښه پاک کړئ مبالغه ده په تطهیر کې یعنې غسل وکړئ غټه بې اودسي درته راغلي وین کنتم مرضا که چېرته یې تاسو په حالت د مرض کې او علی سفر یا سفر باندې او جاء احد منکم یا راشي او تن ستاسو نه منکم ستاسو نه من الغایط د لوی بولونه او لامستم النساء یا تاسو مباشرت وکړئ د زنانو سره فلم تجدوا ماء نو مومئ تاسو اوبه نشته دا ټول حالتونه راپیښ شو څه به کوئ فتیمموا صعیدا طیبا اسلو کوئ تیمم کوئ په خاوره پاکه باندې پاکه خاوره تیمم بیا وکړئ فامسحوا بوجوهکم د تیمم کې یو پیر مسح کوئ په مخونو خپلو باندې یو پیر لاس ککړ کوئ په مخ راکاږئ وایدیکم او دویم پیره چې کوم دی په لاسونو باندې مسح وکړئ په مخونو خپلو په لاسونو خپلو باندې منکو د دې خاورې نه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج احسان د الله په تیمم فرض کولو چې تیمم در باندې فرض کړل نو دا د الله احسان دی دې لپاره چې په تاسو باندې څه تنګ شیان رانشي که اوبه نه وي نو بیا هم تاسو ته سهولت موجود وي ما یرید الله اراده نه کوي الله لیجعل علیکم چې وګرځي په تاسو باندې من حرج څه تنګ شي او څه حرج ولکن لیکن اراده کوي الله لیطهرکم چې پاک کړي تاسو لره ولیتم دې لپاره چې پوره کړي نعمت خپل علیکم په تاسو باندې لعلکم تشکرون چې خامخا تاسو شکر وباسئ واذکروا نعمت الله علیکم ومیثاقه دې ځای ترغیب منلو او پوره کولو د احکاماتو له الله ته چې په دې تاسو چې کوم دی د الله سره لوس کړی چې د هغه احکامات د پیغمبر طریقې به منئ واذکروا یاد کړئ نعمت د الله په تاسو باندې ومیثاقه وعدې هغه الذي هغه واثقکم به چې تاسو وعدې تاسو کړی وي د نبي علیه السلام د الله رب العزت سره نعمتونه د الله په خپل یاد کړئ او په خپل ځان باندې یاد کړئ او هغه وعدې یادې کړئ چې د الله سره وکړی وي
دینه مراد ویا چې کوم دی هغه وعده دغه د الستو بربکم د چې الله رب العزت ټول بندګانو د روحونو راوستي وا یا مراد دی هغه وعده چې بنی اسرائیل راوستي شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ایمان نه اړای وایي قلتم کله چې وی تاسو سمعنا موږ واردات اطعنا موږ تابعداري کو تاسو ته وی الستو بربکم تاسو قالو بلا نو دې بندګانو ولنا واتقوا الله ويرګه د الله نه ان الله کنا الله رب العزت علیم قوا د ذات صدور برازم د سینو باندې الله رب العزت چې کوم نه د اخلاص متلګي ول نیتونه چې کوم دی قسم کوي یا ایه الذین آمنوا كونوا قوامین لله ترغیب ال تبلیغ د دې مسلو هغه بیان چې کوم دی په نار باندې کوي اتر تولګي د دین د یو مسلې د بل تور سو یا ایه الذین آمنوا ایمان خوندانو كونوا شی قوامین لله مضبوط ولار د ادا کولو د حق د الله لپاره الله حق ادا کولو لپاره مضبوط دي قوامین لله مضبوط دي د الله حق دا شهدا بیان کوي بل قسط په انصاف باندې ولا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا اور راودین پاری تاسو لرا لا يجرمنكم راودین پاری تاسو غیرت درانه ولی تاسو لرا شنآن قوم دشمنی دی یو قوم علا ان فدی خبر باندې لا تعدلوا چې تاسو انصاف نه کوي اسینه د یو قوم په خلاف باندې دای شرط تاسو خپل ذاتی دشمنی او دای د وجه تاسو به انصافي وکړي اعدلوا انصاف کوي او اقرب للتقوى دا ډیر نږدې تقوا ته اعدلوا انصاف کوي په قرآن او سنت باندې فیصله کوي واقرب للتقوى دا ډیر نږدې تقوا ته دا زموږ په عدالتونو باندې هم لیکلي اعدلوا واقرب للتقوى او دنه پکې چې کوم نه پراته په برتانیې او دارنګ د انګريزانو چې کوم نه دغه پکې پراته او هغه خلک پکې فیصله کوي چې دې خريلي او موږ سبق ولا مولدینه ولا دعای کوي ولې د پراده خاص چې کوم نه طلاق کوي چې چرته چې کوم نه په مړو باندې چې کوم نه سزا یې مو ته 500 اوري او دارنګ اولی مړ کې او بیا پرستو چې کوم نه فیصله دې ګناه او يعدلوا واقرب للتقوى دا دغه ځای نه دی اعدلوا انصاف کوي واقرب للتقوى دا ډېر نږدې تقوا ته واتقوا الله ويرګه الله نه ان الله کنا الله رب عزت خبير خبردار دی بما پاس ما تعملون تاسو عمل کوي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات بشارت او زیر مؤمنانو ته چې دا مسلې هم منلې او بیان وکړي دا وی حال وعد الله الذين وعده واستران وعده کړی دی الله دا کسان سره عملو چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل کوي دې کو دا هم چې دوی لپاره مغفرت او بهانه دا اجر عظیم او اجر دې لوی الله رب عزت مؤمنانو سره کومنه د اجر او د مغفرت هغه چې کومنه هغه وعده کړی والذین دعا کسان سره والذین يرد اخرت نمن په حال ته وګورئ هغه کسان چې کفر کړل او کذبوا بیاتنا درو دنیا کې زموږ آیاتونو باندې اولئک دا خلق اصحاب الجحیم جهنم یاندي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله تشجیع نرشا بهادر شاه مدد بده الله کوي د الله د دین خدمت یا ایها الذین آمنوا ایمان خوندان اذکروا یاد کړئ نعمت الله علیکم تاسو باندې اذ هم قوم کله چې قصد او اراده وکړي یو قوم ایب سوتو الیکم دا چې ورسېږي دا چې ایب سوتو الیکم دا چې ورسېږي لاسونه خپل تاسو ته ایب سوتو الیکم ایدیهم دا چې دی وګړي چې خپل لاسونه تاسو ته کله چې صلح حدیبیه کې د جنگ اراده وکړه فقای فایدیهم د باندې الله لاسونه دوی تاسو نه الله دې لاسونه چې کوم دی هغه تاسو نه غبن واتقوا الله یریګه د الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالله باندې ځان سپاري مؤمنان لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل دې ځاینا به هغه دریم باب چې کوم دی ذکر کیږي تر آیت نمبر 19 دام یو رکو دی په دې کې چې کوم دی نمونې د ماتونکو د وعده او دایي سزاګانې چې چا الله سره د عبادت وعده کړو او هغه ماته کړی وي هغه ته چې کوم دی سزاګانې او دایي نمونې ذکر کیږي ترغیب ورکړي د نبی رسول الله والسلام اتباع ته چې هغه څنګه خپل پیغمبر نافرمانی کړی وي نو څنګه چې تاسو نافرمانی شروع کړئ ولقد اخذ الله فتاكي سرا غست والله رب العزت ميثاق بني اسرائيل په خوادر بني اسرائيلنا واسنا موږ چې کوم دی لګلیو منهم د دوینا 12 نقيبه دول سرداران دولس قبيله دین موږ چې کوم دی نو دا وعده غستې و چې تاسو په موسی عليه السلام خبره باندې دولس قبيله کړي وقال الله ورت الله اني معكم يقينا تاسو سره ما تاسو د پیغمبر خبره معنی دی چې تاسو هغه کوي نو تاسو سره تاسو امداد وکړو عین اقامتم الصلاه که پابندی وکول د منصور کو زکات یعنی اقامتم الصلاه پابندی ور مسکول یعنی خپل اعمال سمول اتیتم زکات ورکو زکات خپل اخلاق سمول امنتم برسول ایمان پر اړه زما پمبیارو باندې خپل عقاید سمول عذرتموهم تاسو امداد کو د پیغمبر په مقابله د دشمن کې کافر مقابله کوي تاسو په جهاد کې د کوم دین ملاتړ وای وقرضتم الله قرضا حسنا قرض ورکو تاسو الله ته قرض هيستا یعنی جهاد ور د پیغمبر په معیت کې وکړو ادارنګي د پیغمبر سره تاسو چې کوم دین په جهاد کې هغه معلوم خرج دا پینځه کارونه وکړو
لأکفرن عنکم لرې به کو خامخا لرې به کو ستاسو نه سیئاتکم ستاسو ګناهونه به چې کوم دي نو هغه په نیکو باندې بدل کړو دای معافي به درته وکړو ولادخلنکم خامخا داخل به کوم تاسو جنات باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه نهرونه لأکفرن عنکم سیئاتکم فلأدخلنکم باندې مخکې کړه ځکه لأکفرن اولې د ګناهونو نه پاک کړي بیا جنت ته داخل کړي داخل به کوم تاسو را په جنت چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه فمن کفر چا چې کفر وکړو بعد ذلک رسول دینه نتیجه د ماتولو یعنی چا چې دا وعدې ونه منلې ماتې یې کړي من کفر چا چې انکار وکړو د دینه رسول دینه منکم ستاسو نه فقد ضل مساکي سره د ګمراه سوا سبیل د نیغې لارې نه وعدې ماتې کړي د دین بیان ورته وشو د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی نو هغه د دینه واوښتېدو دی ګمراه شو د نیغې لارې نه او بما نقضهم میثاقهم د ماتونکو د وعدو اوله نمونه او د هغې 15 سزاګانې وبما نقضهم په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم خپل وعدو لره چې دي وعدې ماتولې لعناهم موږ په لعنت کړو دي لعنت یعنې د رحمت نه الله لرې کړو د خپل رحمت نه وجعلنا وګرځول موږ قلوبهم زړونه د دوی قاسیة سخ او تک تور د ګناهونو نه تک تور شو او دارنګې هدایت ته چې کوم دی نو هغه معلوم شو دویمه سزا دا شوه درېیمه سزا یحرفون الکلمه عن مواضعه دې راړولې الکلمه خبرې د الله احکامات د الله د خپلو ځایونو نه تحریف یې کوه په تورات کې دا یې بله سزا وه بلعنت شو او دارنګې زړونه یې تک تور شو د ګناهونو ډک شو تحریف یې شروع کړو ونسو دې هېره کړه حظا سیسه مما د هغه څه نه ذکرو به چې پای ورته پند او نصیحت ورکولی شو دې ته پایي باندې چې کوم دی نو هغه نصیحت ورکولی شو هغه تورات لویه حصه د دې نه هېره شوه نیمه چې کوم دی نو منه نیمې نه منه بیا ولا تزالو تطلع 15مه سزا ردي چې همیشه به دې څه نه څه خیانت کوي ولا تزالو همیشه به ته تطلع چې خبرېږي به علی خیانت پس خیانت باندې منهم د دوی نه الا قلیلا منهم مګر لږ د دوی نه هغه به داسې چې مسلمانان شي او هغوی به چې کوم دی نو حقیقي مؤمنان فاعفو عنهم معافي کوه د دوی نه واصفح مخکې اړوه ان الله یقینا الله رب العزت يحب المحسنین مینه کوي نیکوونکو سره څه خطایي ته وشي نو مخکې اړوه معافي ورته کوه ومن الذین قالوا انا نصارى دیمه نمونه چې فرنګیانو انګریزانو نصارا چې هغوی چې کوم دی نو وعدې ماتې کړو نو هغوی ته وګورئ پنډه شیخ صاحب رحمت الله علیه په دې ځای باندې وی دنیا چې کوم دی مولا میا خان هغه ورانه کړی دی مولا ورانه کړل ځکه چې دین هغه پټوي د خلکو نه او په دین باندې چې کوم دی نو ځان ساتي او میا ورانه کړل چې د نبي علیه صلات وسلام نسب بدنامه په هر بېدیني کوي او ځان ته میا وایي دارنګې خان ورانه کړل چې په منصب باندې ناست دی الله والا چې کوم دی نو هغه اختیارات ورکړي د هغې غلط استعمال دنیا د دریو خلکو چې کوم دی نو معاشره ورانه کړې ده من الذین قالوا انا نصارى نصارا چې کوم دی نو دا هغه پیران او هغه چې کوم دی نو بزرګانو یهود چې کوم دی نو دا علماو په دې کې ومن الذین او بعض هغه کسانو قالو چې دوی وایي انا نصارى موږ چې کوم دی نو نصارا یو د موسی علیه السلام چې کوم دی د عیسی علیه السلام منونکي اخذنا موږ اغوستی میثاقهم د دوی اغوستی موږ د دوی نه میثاقهم وعدې د دوی ونسو نو دوی هېر کړو حظا سیسه مما راسنه ذکرو به چې دې ته پای باندې نصیحت او فن ورکولی شو دې ډېره حصه د خپل قانون او د خپل کتاب نه چې کوم دی نو هغه پرېښوده پای باندې عمل نه کوو فاغرینا بینهم العداوته واچوامې چوله په میندو دې کې دښمني والبغضاء بغض الی یوم القیامت ورځ تر قیامته پورې به دې یو بل خوري او په یو بل باندې نښتي همیشه به د یو بل دښمنان وي وسوف ینبئهم زر ته چې خبر به کړي دوی لره الله رب العزت بما په سزاګانو د هغه عملونو کانو یصنعون چې دوی کولو الله به ورته دې سزاګانې په آخرت کې وکړي یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون ترغیب تابعدارۍ د نبي علیه صلات وسلام ته مقام د نبي علیه صلات وسلام او انعامات د نبي علیه السلام په تابعدارۍ باندې یا اهل الکتاب اهل کتابو قد جاءکم تاکي سره راغلي تاسو ته رسولنا زمونږ پیغمبر یبین لکم چې بیانوي تاسو ته کثیرا مما زیات احکاماتو د هغه څه نه زیات حلال او حرام هغه بیانوي مما د هغه څه نه کنتم چې وایي تاسو تخفونه چې تاسو پټول من الکتاب د کتاب نه تورات کې او دارنګې دغه کې په انجیل کې چې کوم دی نو هغه ډېر داسې احکامات وو چې هغه تاسو پټولو تاسو وایي چې دا به الله راښکاره نه کړي نو په قرآن کې هغه الله راښکاره کړه د هغې بیان بیا وشو مما د هغه څه نه کنتم چې وایي تاسو تخفونه چې تاسو پټول من الکتاب د تورات نه او د انجیل نه ویعفو او معافي کوي دوی او معافي وکړي مخ اړوي دا پیغمبر کان کسین د ډېرو نه کوم غیر ضروري څیزونه په هغې کې نو هغې نه پیغمبر علیه السلام منع کړي هغې نه مخ اړوي خو تاسو چې کوم پټوئ نو هغه چې کوم دی نو د هغې بیان به ورته کوي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین په تاکید سره راغلی تاسو ته من الله د طرفه د الله نه نور رڼا و کتابونه او کتاب مبین واضح بیان کوونکی رڼا د نور یا چې کوم دی نو قرآن ته وایي
روح المانی وی انما سماه نورا لانه يقتدى به كما يقتدى بالنور في الظلام. د قرآن ته رڼا ځکه وایي چې څنګه رڼا باندې خلک سړی په تیاره کې رڼا مومي، دغرنګې په قرآن باندې به انسان په دنیا او آخرت کې رڼا مومي او نیغه لاره به ومومي. دارنګې نور که د نبي علیه صلات وسلام مراد شي نو دا صفت د نبي علیه صلات وسلام دی چې نبي علیه السلام کوم مشم راوړی و، کوم کتاب یې راوړی و، کوم دین یې راوړی و، نو هغه رڼا و. یهدي به الله من اتبع رضوانه، بشارت تابعدارو ته توفیق ورکړي الله د نیغې لارې په دې قرآن باندې هغه چاته اتباع چې تابعداري کوي رضوانه د رضامندتیا د الله د رضا د الله تابعداري کوي. سبل السلام او لارې د سلامتیا به ورته وښیي. ویخرجهم او وباسي دوی لره من الظلمات التي يرون الى النور رڼا ته باذنه په خپل حکم باندې. ويهديهم ابلک وکي دوی لره الى صراط مستقیم په لاره نیغه باندې. ويهديهم وبخي دوی ته وباسي دوی لره الى صراط مستقیم باندې غلارې تر دینو. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. زجر اهلی کتابو ته راټنه بار بار د اهلی کتابو د بد صفتونه ذکر کوي، د هغې شرکیات ذکر کوي. هغې وي عیسی علیه السلام دا خدای دی. وی الله رب العزت په عیسی علیه السلام کې حلول کړی دی، ځکه چې دا کوم روح دی نعوذ بالله وی دا الله دی. نو دوی چې کوم دی عیسی علیه السلام ته خدای وي. لقد کفر الذین په تاکید سره کفر کړی و هغه کسانو قالو چې هغې وي ان الله یقینا الله هو المسیح الله چې دی نو مسیح عیسی زوی د مریم علیه السلام دی. قولوا پیغمبره فمن یملک من الله شیئا. دې ځای چې کوم دی اوسه پورې الله رب العزت په نرمه باندې جوابونه وراوړل، اوس ولا الله رب العزت په سختو الفاظو باندې جواب ورکوي. عیسی علیه السلام تاسو وایئ چې خدای دی، که زه د ځمکه پر ځمکه کې چې د هر سره د عیسی علیه السلام د مور نه دا ټول هر څه هلاک کړم نو څوک دی چې زمانه به یې تپوس وکړي. الله وایي قولوا پیغمبره ومن یملک څوک دی چې څوک اختیارمند دی د فیصلې من الله د الله نه شیئا د څه څیزو څوک به الله نه تپوس وکړي. ان اراده کې اراده وکړي الله ایهلک المسیح را چې هلاک کړي عیسی علیه السلام چې زوی د مریم علیه السلام دی او امه او مور ده او من او هغه څوک فیلازوي چې په ځمکه کې جمیعا ټولو را ټول الله هلاک کړي څوک چې د الله نه به تپوس وکړي. تاسو وایئ دا خدایان دي. ولله د الله لپاره دی ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض رزقکم اختیارات هر څه د الله سره دي. وما بینهما چې په میانځ درې دواړو کې یخلق ما یشاء پیدا کوي الله هغه چې خوښ شي. یخلق پیدا کوي به الله هغه چې خوښ شي، دا نه چې پیدا کړي دي، پیدا کوي به نور څیزونه به مخکې ته راځي پیدا کېږي به جوړېږي به. والله الله علی کل شیء قدیر، په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله. بل زجر دې چې کوم دی د پیغمبر باره کې دي څه وي د دې عقیده یو ذکر شو چې دی ورته خدای وي. دویمه عقیده د دې خپل ځان باره کې دې چې کوم دی نو ځان ته چې کوم دی د الله محبوبان وي. موږ چې کوم دی د الله نازولي وو الله به چې کوم دی نو موږ عذاب نه راکړي. دې چې کوم دی نو هغه زجر ورکړي راټنه. وقالت اليهود ويهوديان والنصارى دانګ نصارى دی وی نحن ابناء الله موږ د الله نازولي نیازولي الله موږ په نظر علي کړی او موږ نازولي امت دی الله وای با او محبوبان د الله او الله زموږ سره مینه کوي. نو جواب ورته قولوا پیغمبر فلما يعذبكم بذنوبكم ولګناونه ولی تاسو ته عذاب درکې په سبب د ګناهونو تاسو که تاسو د الله محبوبان یې واقعي د عذاب درولې درکې. ولا انتم بشر ممن خلق، بلکې تاسو عام بندیان یې ممن دا چانه خلق چې الله پیدا کړی د نور عام مخلوق په شان تاسو یو مخلوق یې. یغفر لمن یشاء بخنه کوي چاته چې خوښ وي، ويعذب من یشاء عذاب ورکوي چاته چې خوښ وي. ولله ملک السماوات والارض وما بينهما. توحید مسله الله لپاره اختیار د اساس په اسمانونو کې ولا ارض په ځمکه کې نو ما بینهما چې په موږ زموږ درې دواړو کې دي. عیسی علیه السلام او دغه د مور سره اختیارات نشته، دا خدایان نه دي. و الیه المصیر دی الله ته چې کوم دی واپس دی نو په زور اخلاص والله الله نو څوک نشي کولای نو ولې دا کوي بیا. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. دوباره ترغیب ډېرې مودې پس یو پیغمبر راغی او بیان درته کوي نو قدر یې وکړئ. عذر ستاسو ختم شو چې یاره بیان کوونکی څوک نشته. یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءكم تاکي سره راغلی تاسو رسولنا زموږ پیغمبر وبین لكم چې بیانې تاسو على فترة من الرسل هغه ډېره موده بعد د انبیاونه. فترت هغه زمانې ته و چې به کوم کې پیغمبران هغه بند شي او الله رب العزت انبیا کرام نه رالېږلي او عیسی علیه السلام د دین بیان به چې کوم دی نو داسې بزرګانو کو مجددین به پکې راتلل لکه عایشه رضی الله تعالی عنها هغه چې کوم دی خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها دغه یو رشتہ دارو نوفل نومې هغه چې کوم دی د عیسایت هغه لوی عالم د عیسایانو د دین چې کوم دی لوی عالمان او هغه چې کوم دی دغه دین هغه بیان کړ. ډېر وخت پورې د عیسی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نه راغلی. ډېره زمانه بعد نبی علیه السلام پیغمبر راغی نو الله رب العزت چې ډېر وخت بعد راغی پیغمبر راغی بیان درته کوي نو دومره قدر یې وکړي. راغلی تاسو ته پیغمبر زمونږ چې بیانولې تاسو ته
بیان کو تاسو علی فترة ډیره موده بعد من الرسول انبیاءنا ان تقولوا دا چې تاسو ونه وایي بیا ما جانا چې نو راغلی من تبین بشیر څوک زیر ورکوونکی د نیک اعمالو د جنت ولا نذیر ورنه څوک یاره ورکوونکی په بد اعمالو د دوزخ چې دا بیا ونه وایي چې موږ څوک بیان کوونکی نه راغلی فقد جاءكم فذاك سر راغلی او تاسو بشیر یاره زیر ورکوونکی او نذیر یاره ورکوونکی والله على كل شيء قدير الله بهر یو څه قدرت لرونکی دی وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم سلورم باب د دې هغه شروع شو 26 نمبر آیات پورې دی دې کې مثال د متکاسلینو چې کوم خلق چپ ناشتي او نافرمانی کوي یا کوي نه چې کوم خلق نافرمانی کوي نو هغه منه کوي نه د نافرمانونه ودارنګ د ګناهونو ناغي ته بیان نه کوي او خپل مغلی ناشتي سستی کوي د دین په کارونو کې ناغي ته کوم نه هغه زجرونه ودارنګ د ای مثالونه وإذ قال کله چې موسی عليه السلام خپل قوم ته یا قوم اذكروا نعمة الله واسمع قوم یاد کړئ نعمتونه د الله پتا سو باندې اذ جعل فيكم انبياء کله چې وګرځول پتا سو کې انبياء درکې راولېږل وجعلكم ملوکا وې ګرځول تاسو بادشاہان د خپل زمانه بادشاہي دل درکړه واتاكم ما لم يؤت احدا او درکړه تاسو ما هغه نعمتونه لم يؤت احدا من العالمين چې نه ورکړي او تندر نور مخلوقاتنا نورم مخلوق د پریشان کوم د کافر پاتې کیږي دارنګ د دې مصر نه علاوه نورم چې کوم مخلوق موجود دی الله تاسو باندې خاص کړ دا انعام ورکړي د دې شکر وباسئ یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم نو چې نعمتونه در باندې وکړو د نعمتونو شکریا دا و چې د الله حکم دې منلې وي نو د الله غو حکم ورته بیانې چې جهاد یا قوم وسما قوم ادخلوا الارض دن شهر اسمکه د شام ته مقدسه دي پاک کړي شوی دا ځکه د انبیاء او مسکن د په شام کې چې کوم نه ټول انبیاء تیر شي موسی علیه السلام ورته وی شام ته چې کوم نه د جهاد لپاره لاړ شي التي اغاز مکه كتب الله چې مقرر کړی د الله تاسو لپاره الله مقرر کړل تاسو په کې اوسېږئ دا غي چې کوم نه هغه بیان ورته کوي كتب الله لكم چې الله مقرر کړل تاسو لپاره ولا ترتدوا على ادباركم ما وړي په خپل شاګانو باندې د الله د احکاماتو په شام ما وړي دمه پرې دی وطن قلبو خاسرین کني او به ګرځي تاسو تاوانیان کله الله احکاماتو پرې خو تاوانیان بشي قالو نو دیوی د قوم بزدلی او دارنګ چې کوم نه لعنت اثر وجه چې هغه چې کوم نه دین انکار کړو قالو نو وی دی یا موسی علیہ السلام ان فیها یقینا پدې کلی کې قوم یا قوم د جبارین زور او جنگیالی سرکشا دا چې کوم نه نو د مشک داسې کافر دی او داسې زور او جنگیالی چې موږ دې سره جهاد نشو کولای یریدو ان فیها یقینا پر دې مشک او د شام کې قوم داسې یو قوم د جبارین چې زور او جنگیالی دی و ان یقینا موږ لن ندخلها هرگز مداخله ګوري ته حتی تر دې پورې خروج منها چې دې دین وزي ګدی ته وته لاړ بو شو ورته کنیا سو ورته نو کوم راځي اي يخرجوا منها پس که چرته دی وته دینا فإنا داخلون یقینا موږ داخليدون کو بیا دي تا کدی ته وته بیا ورته لاړ شو قال رجلان من الذين يخافون انعم الله ويا غدوا کسانو دا کسانو نه چیرې د الله د عذاب نه د الله د عذاب نه د نشکرای نه لري دا یا چې کوم د موسی عليه السلام او هارون عليه السلام د دین مراد دي یا یوشع ابن نون چې د موسی علیه السلام غلام او دارنګ طالب دا دوه مسلمانان د موسی علیه السلام په امت کې دا دوه کسان دي مراد حقيقي مؤمنان یا چې کوم د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام په خپل قال وی رجلان دا دوه کسان من الذين دا کسان يخافون چې الله د عذاب نه لري انعم الله عليهم الله په انعام کړو موسی علیہ السلام اورور نبوت ول ورکړ یا یوشع ابن نو او کالب چې ایمان ورته الله نصیب کړو ودخلوا عليهم ندي قوم ته خطاب شروع ورته ودخلوا داخل شي عليهم په دې باندې الباب دروازې د شام ته فاذا دخلتم ابن نو زي ورته طول لاس کواله نور چې کوم نه فتح او غلبه الله درکې فاذا دخلتم نو کای چې نو تاسو به خارته وانکم یقینا تاسو غالبون زور اوره په دغه وخت کې تاسو له الله غلبه درکې وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین سبب حقیقی د غلبه هغه د الله باندې توکل لري الله توکل کو غلبه به الله درکې په تور او ټوپک باندې غلبه نه ده مونږ ایمان به الله غلبه درکې وعلى الله په الله باندې فتوکلوا ځان وسپاره ان کنتم مؤمنین کې جریه تاسو مؤمنان قالوا د دې د قوم مزدلی او دارنګ چې کوم دیغه داسې فضول جواب داسې بیکاره جواب مزدلی قالوا نو وی دی یا موسی علیہ السلام ان لن ندخلها ابدا یقینا موږ هرگز مداخلي ګودي ته چاره مو ما دا مفیا تر سوچ دی په دې حال کې ما دا مفیا تر سوچ دی په دې حال کې تر سوچ دا قوم به موجود دی موږ ورته نه داخلي جهاد کین فذهب لا شتو انت تو ربک رب دستا قاتلان او جنگيږي انها هنا یقینا بدل تقاعد الناس داغه کې غزوه خندق کې چې کوم صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اشعار بوي او دی چې کوم د خندق بیان استو
صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به طور تسلی به دا وی موږ د موسی علیہ السلام قوم نه چې تا ته به چې فصاب انت وربک فقاتلا موږ به چې کوم تاسو سره په اول صف کې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ده پاره موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته قوم وی اذهب لاړ شو انت تو ربک رب دې ستالاړ شي فقاتلا نو دواړو جنگي غي نه هنا قاعد دلتناسو ورشه جنگو کا چې کله فتح وکړه خلک وباسن بیا تیار لیدل قال نو ورته موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام چې کومه خفه شو تجاد موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام رب او زما رب انی یقینا لا املک اختیار نه لرم زه اختیار نه لرم زه مالک نه اختیار من نه الا لنفسي مگر د خپل ځان او اخیر د خپل ورو ما هو په خپل ځان او خپل ورو باندې په وسره سي موږ دواړه ستادین توقف او دا قوم باندې زمان ورسره وسره سي کوم بیان او ورته ما فخر بیننا نو جداواله راول په من زمونږ کې وبين القوم الفاسقين قوم من قوم فاسق کی دې قوم نه موږ نو خلاص کړو وقال نو ورته الله رب العزت سزا ول الله ورکړه فانها یقینا د ازمکه د شام د دمشق محرمه حرام کړی شوی ده بند کړی شوی ده په دوی باندې 40 سنه سلويخ کاله اوس دا سلويخ کاله ولی نو دا چې کوم د زکو مفسرین لیکي دا زکو یا الله رب العزت چې کوم نه د دې دغه بغیرت نسل لا چې کوم موجود دا الله ختمول لري لپاره چې دا ختم شي سلويخ کاله پس ودام لري نوې نسل دارنګ غیور او غیرت پر پیدا شي نو بل جهاد کی سلويخ کاله پورې الله په دې باندې چې کوم نه هغه حرام کړی یتیهونه حیران او پریشان وګرځي فلوز پس مکه کې فلا تحسنوا تمام غم جنې علی القوم الفاسقین فقوم فاسقان باندې سلويخ کاله چې کوم نه دی بیا ټکرې ووري ولا تحسنوا مغم جنې په قوم فاسقان باندې واتلو ولول علیهم په دی باندې نبا ابنای آدم د دې ځنه چې کوم نه هغه پنځم باب په دې کې واقعات آدم علی السلام د دواړو بچو دغه واقعیا ذکر کوي دا نه دا خبره ذکر کوي چې سزا د ظالم دا خبره ذکر کوي چې خپل دفاع کوي دفاع حکم د مسلمانانو د دفاعي جهاد کوي واتلو علیهم للبدیبانی نبا ابنای آدم خبر د دوه زامنو د آدم علیه السلام بالحق بالاشتیا باندې دا رښتونی خبره ده او رښتونی کیسه ده دا فرضیات نه دي د قربا قربان کله چې د دواړو نه ذکر قربانی دواړو قربانی پیش کړه الله تعالی قبل من احدهما قبول کړ د یو د دواړو نه د حابیل او قبول شو د قابیل او قبول نشو ولم يتقبل من الاخر قبول نکړ شر بلنا قال نو قابل لحابیل لا اقتلنك ما قتل بكم قال نو ورته حابیل انما يتقبل الله یقینا الله قبل من المتقين دیګو زما څه ګناه نشته حساب نیت صفانو ځکه الله نه قبول کړي ایم بسطت الی یدک چره ته خدای ما تقبل الله سو دې تقبلنی دې رفاع ته ما قتل کی ما انا بواسط النزنی موقدون کې یا دې خپل الله سره الیک ته دې یقتلک جتا قتل کما قتل نزنی عزت نه قتل انی اخاف الله یقینا زیریکم د الله نه رب العالمین چې رب د مخلوقات دی د الله نه یریکم چې کوم ته نه قتل مو ته ما قتل کین ته من کولې شو انی اريد ان تبو باسمي یقینا زه اراده کوم دا چې تراګیر شې ما په ګناه باندې مطلب دارې غزه تا وجنما قاتل بشم جهنمی بشم زه دا غي نزان بچو مو کته ما وجنه ته قاتل جهنمی بشم ګناګار بشم زه دا اراده کوم چې ځان د ګناه نه بچ کما او کته ما وجنه ته زما په ګناه راګیر شي نور یې یقینا زه اراده لرم تبو باسمي چې تراګیر شې ما په ګناه باندې اسمه کا په خپل ګناه باندې مو وتكون نشیت من اصحاب النار جهنم یان وذلك جزاء الظالمین دا بدل ظالمانو دا چا نه حق قتل کو نه چې کوم دی جهنم کې قصدن او بدن نه حق قتل وتوعد له نفسه قتل اخيه خستا کدتا نفسه نفس درو قتل اخيه امر قتل خپل ورور فقتله دي قابيل حابيل قتل کو واصبح نو زید من الخاسرین تاوانیانو نه رو خپل قتل کو بیا رستخ پیمانو بیا چې کوم دی د خولو چل ولا نه ورته ځکه دا په مخزبه باندې بیا چې کوم دی نو هغه قتل او عس الله غرابا يبحث في الارض راول الله رب عزت کارغانو يبحث في الارض چې هغه کندې جوړولې پس مکو کې دوه کارغان د برن را روان شو یو چې کوم دی هغه بل مړ او کته چې کوم دی مکه لګا راورسنو دا یو چې کوم دی ځان مړ دی بل چې کوم دی په مخو کې باندې هغه لکه ورو کانسته هغه په کې دخل ته دا خپل چې د خپل رور د بشرا څنګه پټکه بخاورو کې فبعث الله نوراول گل الله غرابان کارغان يبحث چکند کوله فلاوز پس مکه کې یور يهودي د پاره چې او خیدتا کیف یواری سوءت اخی چې څنګه پټکی بشرا د خپل رورو قال نو دوی یا ویل ته هاي افسوس د مال را هاي هلاکت د مال را عجز ذا عاجز شوما
او محتاج شوم دې خبرې ته نه کونه چې شم مثل هاذا غراب په شان د دې کارغو دومره عاجز شم چې زه اوس د دې کارغه نقل کوم خپل ورور بخم فاواري نو پټ کم زه سوات اخي بشره د خپل فاصبح من النادمین نو ګرځېد ډېر تاوانیانو نه د پیمانو شو بیا وروسته پیمانه هو کار یې کړی بیا من اجل ذلک د وجې د دې نه دا قتل چې د وکړو دارنګه چې کم دی نو هغه دفاع ونه کړه خپله د دې وجې نه الله رب العزت وی کتب دا موږ مقرر کړه موږ ولیکله دا خبره او دا خبره هم مقرر کړه اعلی بني اسرائیل دا فیصله هم مقرر کړه بني اسرائیل باندې انه چې یقینا شاندار من قتل چا چې قتل کوي او نفس بغیر نفس بغیر د بل نفس نه مطلب قصاصا نو د بل څوک نو وجره چې قصاص کې دی دغه د وجې قتل کوي جرم قتل او فساد نو بغیر د فساد نه فلسفه بس موږ کې فساد ګرو نو چې فساد د وجې قتل کړي بغیر د جرمه پر حق قتل کوي هغه انما قتل الناس جميعا گویا چې کنه دا خلق ټول قتل کو دا داسې نه کړ ټول دنیا خلق دې قتل کړي او حدیث مبارکه کې راځي چې په دنیا کې څوک هم حق قتل کوي د ټول چې کوم دي هغه ته خپل ګناه ملاويږي پر دې چې کوم دي هغه یو ګناه یو دغه چې کوم دي هغه دغه تم رسي قابل تم رسي فكأنما قتل الناس جميعا گویا چې کوم دي ټول خلق قتل کو ومن احیاها چا چې باندې کوي او نفس فكأنما گویا چې د احیا الناس جميعا باندې کو خلق ټولو د مرګ نه بچ کو ظاهري اسباب استعمال په مړ کېدو د چې کوم دي علاج ولو کو یا بی دین او د چې کوم دي نو دین تراواړو او د چې کوم دي ورته دین او حق ورته او فكأنما احیا الناس جميعا گویا چې کوم دي ټول خلق راځوندې کو لقد جاءتهم رسلنا بالبينات تاکي سر راغلي دي ته زموږ انبیا په واضح دلایل باندې ثم ان كثير منهم یقینا زیاد د دوینا بعد ذلك رسل دینا چې انبیا ورته بیان ورته شو فل ارض قسمه کې لا مسرفون زیاتی کوم کی عین رستم ظلم کوي زیاتی کوي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا بدل کسانو چې جګړه جنگ کوي د الله په خلاف او پیغمبر په خلاف باندې وای ساونه کوشش کوي پر ځای قسمه کې فساد قسمه کې فساد کوي د الله او د رسول دارنګ د الله د دین مخالفت کوي دغه چې کوم دین هغه سزا دي کوي اي يقتلوا د دې سزا دادا قتل کړی شي دوی او یصلبوا یا چې کوم دې په پانسای باندې کړی شي دي سزا موت او توار ولې شي او تقطع ايديهم یا کټ کړی شي لاسونه دی ورجلهم مخفید دی بین خلاف عدل بدل چې یو لاس او بل خپې کټ کړی شي یعنی خې لاس او غس خپې یا غس لاس او خې خپې کټ کړی شي یعنی مطلب دا دی چې غلا یو کړن په غلا کې چې کوم دینو چې ترسو پورې غلا پرې نه ترای پورې چې سزا ورکول غل چې غلا وکړي نو دنه یو په لاس کټ کړی شي دوباره چې دی غلا وکړي ودنه بچ کوم دینو دابل خپې کټ کړی شي یعنی که خې لاس کټ شي نو غس خپې وته نه کټ کړی شي او که غس لاس کټ شي نو خې خپې وته کټ کړی شي بیا هم نه کلاریږي بیا غلا وکړو بل لاس وته کټ شو بیا ولا کوم دابل خپې دواړه لاس دواړه خپې وته کټ لکه امام محمد رحمت الله علیه احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه ته مسله د خلق القرآن کې کلاغه دغه اورول شو هغه سزا او هغه سزا غځای ته بوتلې شنو د هر هجوم کې چې کوم نه یو غلو هغه چې کوم دی غلا کړي او لاس خپې دواړه دغه په غلا کې کټ شي هغه په سلیدو ځان چې کوم دی لارې تر اوباسو امام احمد ابن حنبل ته یو خبره وکړه ورته ما ته وګوره ما چې کوم دی غلا کوله او د خپل خبرې نه نو ما وخته دا چلی را سره وکړه چې لاس خپې دواړه را لکټ کړل او دا اوس مونډا یم نو ته چې کوم دی په حق باندې ولاړې په حق مسله باندې ته به د دینه بالکل نه وړې کار کې مسله د درکې زه د غلا لپاره ما دومره برداشت کړی دا نو ته د الله د دین د مسلې لپاره برداشت کړه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه به رسول بیا د حدیث درس ورکاو دعا به کوله غدا دې انسان چې مالک متسلی را کړی د نغمات به شي نه ملاو شي نو تو قطوا چې کټ کړی شي لاسونه خپل عدل بدل یعنی چې یو پیر غلاو کې یو لاس نه کټ کړی شي بل پیر غلاو کې دایې په مخالف کې بل خپل کټ کړی شي چې بیا هم نه کلاریږي بیا ته ټول لاس او دواړه خپې دواړه لاسونه نه کټ کړی شي یعنی خلاف نه عدل بدل او ينفو من الارض یا جلاوتن پر شي زمکه نه یعنی دا خار نه دا کینه دار الاسلام د مسلمانانو د ملک یو باسي بیا ذالک دار دی وجنه ذالک دا سزا چې له هم دوی لپاره خزي او سوایده په دنیا کې ولهم دوی لپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی الا الذين تابوا توبه محاربين چې الله د جنگ او د الله د مخالفت او د دین مخالفت نه راوګرځي مگر هغه کسان تابو چې راوګرځي توبه واستغفر قول مخکې الذين ان تقدروا عليهم استاسو گرفتار شو په دې باندې تاسو گرفتار کړئ غل معافي وغوښته مخکې الذين چې عدالت ته هغه چې کوم دی هغه داوا او دارنګي داغه فیصله مقدمه را مخکې شوی نه عدالت نه مخکې هغه معافي وغوښته غلا مال واپس توبه وایسته وقال مو پوه شي چې کنه الله رب عزت به هم کې مهربان ذات دی بیا پرې دی
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیل الله. ترغیب الى تبلیغ چې د الله دین او د الله د دین او احکامات هغه ورسوي. دارنګه هغه اعمال کوي چې الله په خوشحاليږي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله د کامیابی اصول. ګناه پرېږدئ، د پیغمبر تابعداري کوئ، دارنګه تبلیغ او جهاد کوئ. یا ایها الذین آمنوا د ایمان خاوندانو اتقوا الله ویریږئ د الله نه، ګناهونه پرېږدئ، وابتغوا الیه الوسیلة ولټوئ د الله ته وسیله، اطاعت وکړئ د پیغمبرو، وسیله ولټوئ د الله ته، وجاهدوا وجنګېږئ په لار د الله کې. وسیله قربت ته ویل کېږي، نږدېوالی. او دارنګه چې کوم دی نو قتاده رحمت الله علیه معنی کوي تقربوا الیه بطاعته والعمل بما یرضیه، چې الله رب العزت ته ځان په هغه څیزونو نږدې کا چې هغه په تابعدارۍ د پیغمبر کې راځي، او دارنګه په هغه عمل باندې چې په کوم باندې الله خوشحالېږي په هغې الله ته ځان نږدې کا. وسیله خپل نیک عمل الله ته چې کوم دی مخې ته پیش کول. لکه هغه حدیث مبارکه کې راځي چې هغه درې کسانو بني اسرائیلو کې هغوی چې کوم دی نو باران نه راوتښتېد، یو غار ته ننوته او هسې نه پرې ګټ راپرېوته، د غار خولې بنده کړه. دوی چې کوم دی نو هر یو راځه چې خپل عمل الله ته وسیله کړي. یو چې کوم دی نو خپل عمل الله ته وسیله کړي چې وایي ما د زنا مقوه، ما زنا نه وکړې، الله که ستا د رضا د وجې ستا د یارې د وجې ما دا پرېښي، یا الله غار د خوله کولاو کړي نه ګټ لغونې اخوا شو. د دویم کس نمبر چې راغی هغه ویل الله ما چې کوم دی نو خپل بوډا مور او پلار او هغې چې کوم دی هغې ته مې پی د ماښام نه نیولو تر سهاره پورې ولا په ګډ سر ته ولاړم، او ښځه خپل اهل عیال او بچو مې جړل، خو هغې ته مې ور نه کړو تر څو پورې چې خپل مور او پلار باندې هغه پی نه وشو. په دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړي نو دا ګډ د دې غار نه لرې کړي. درېیم کس چې کوم دی نو خپل عمل وسیله کړو. یا الله وی ما سره یو مزدور چې کوم دی کار کوه، خپله مزدوري وانه وسته لاړه، ما د هغه په مزدورۍ کې تجارت کو او دارنګې هغه باندې مې وله څاروي واغېسته، هغه دومره ډېر شو چې هغې نه یو کنډک جوړ شو چې ښه کلونه بعد هغې بیا راغی، او ما هغه له چې کوم دی نو هغه کنډک هغه هر څه واپس ورکړم، هغه چې دا ستا مزدوري وه. که دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړی نو ما ته چې کوم دی نو موږ نه دا مصیبت لرې کړي. هغه کمر بلکل د غار نه ورغوښته، خوله ورته کولاوه شوه. خپل عمل الله ته وسیله کول، نیک عمل نبی علیه صلات والسلام نوم وسیله کول، یا یو بل نیک بزرګ پیر ولی دا وسیله کول، دا چې کوم دی نو دا په شرک یو قسم دی، د بدعت یو قسم دی، دا ګناه دی. دارنګه چې کوم دی نو بحر الرائق او فتاوی هندیه دي ټول لیکي چې نبی علیه صلات والسلام نوم یا د غزات وسیله کول دا چې کوم دی بدعت دی، دا چې کوم دی ګناه دی. جاهدوا فی سبیله، جنګېږئ د لار د الله کې لعلکم تفلحون، چې خامخا تاسو کامیاب شئ. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، بل ځای کې راځي چې د الله رب العزت اسماء او صفات الله ته وسیله کوي، او د الله رب العزت په اسماء او صفات باندې د الله نه دعا وکړل دام چې کوم دی وسیله یو قسم دی. ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړل، لو ان لهم ما في الارض جميعا، بشریه کې کچری شي د دوی لپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي جميعا ټول پټوله، ومثله په شان د دې باندې معهود دې سره نورو لیفترو د ځمکه د سرو زرو سپینو زرو د دولت نه ډکه شي، د دې ځمکې په شان یو بل دغه هم د دې سره شي، لیفتدو به دې لپاره چې فدیه ورکړي دې په دې باندې من عذاب یوم القیامت، په عذاب د ورځې د قیامت نه، عذاب د ورځې د قیامت نه په دې باندې ځان خلاص کړي او فدیه کې ورکړي، نو ما تقبل منهم دا به قبول نه کړی شي دوی نه، ولهم عذاب علیم، د دې لپاره به عذاب دردناک. یریدون ان یخرجوا من النار، دی اراده کوي دا چې وځي د اور نه، ما هم نه دي به خارجین وتونکي من هذا دینه، دی به اراده کوي چې د جهنم نه ځان وباسي او څه ناسته طریقه ولټي، خو الله یو ما هم بخارجین نه به دي وتونکي من هذا جهنم نه، ولهم عذاب مقیم، د دې لپاره به عذاب همیشه. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا، دې ځای نه د غل او حکم بیاني چې غلا یې وکړه نو د داسې غل سزا سره، والسارق غلا کوونکي سړی، والسارقة غلا کوونکي زنانه، فاقطعوا کټ کړئ ایدیهما لاسونه یې، جزاء دا بدله ده بما کسبا په سبب دا چې دې کړي دي، نکالا سزا د عبرت ده من الله طرفه د الله نه، لاس کټ کول دا د شریعت سزا ده، ځکه له به مشقت کې دا د جمهوریت سزا ده، مخلوق د عین. نو سیندي رحمت الله علیه به وي، عبید الله سیندي رحمت الله علیه کوم چې دیوبند کې هغه به وي یو سزاګانې د شریعت دي، او دویم یو شرعي سزاګانې، دویم برطانوي سزاګانې، په دې دواړو کې فرقونه دي. نو د شریعت سزا داره چې غلا یې وکړه نو لاس به دې کټ کړی، د برطانیې سزا داره چې غلا یې وکړه نو 15 کاله به مشقت کوي. ومن تاب من بعد ظلم، چا چې توبه وایسته وروسته د خپل ظلم نه، راوګرځېد وروسته د ظلم نه، واصلح او عمل یې درست کړه، فإن الله یقینا الله یتوب، مهرباني به په ده باندې غلا یې کړې وه وروسته بیا توبه وایسته د هغې نه راوګرځېد نو الله به مهرباني وکړي، ان الله یقینا الله رب العزت غفور بخښونکی مهربانه ذات دی. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، رد شرک فی التصرف، چې ځمکه اسمان کې څه اختیارات او تصرفات کېږي د الله کوي، هېڅ چا په لاس کې نه خیر شته او نه چې کوم نه شر شته چې تاسو ته نفع نقصان نه ورسوي، څه نفع نقصان چې الله انسان ته رسي دا د انسان طرفه دي،
بدپالي په څه شي باندې نیول دا نه دي پکارو. علم تعالی ما ته نه پوهېږي ان الله چې ګنې الله رب العزت چې دی له د دې الله لپاره ملک السماوات اختیار د اسمانونو ولا زر زمکو له ملکیت او بادشاہي د الله بلاس کړه. يعذب عذاب ورکوي من یشاء چاته چې خوښ وي او یغفر لمن یشاء بهنه کوي چاته چې خوښ وي. والله الله رب العزت چې علی کل شیء قدیر په هر یو څه قدرت لرونکی. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين شپږم باب د دې نه شروع شو. په دې کې چې کوم د تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د اهل کتاب نور بد صفات ذکر کړي. اهل کتاب او بد صفات په مخ بار بار ذکر کړي. دې لپاره چې مسلمان د دې نظام ساتي. دا سورۃ مائده په دې په خو بیا چې کوم نور احکام ذکر شروع شي. یا ایها الرسول پیغمبر لا يحزنك الذين غمجن دین کی تعالی کسانو مسارعون فی الكفر چې جلدی کوي په کفر کې د کفر په کارونو کې هغه جلدی کوي او دارنګ تیزواله کوي. من الذين دا کسانو قالوا چې هغه وي آمنا بافای ایمان راوړل په خلق قربانی په خلق باندې وي چې ایمان راوړل ولم تؤمن قلوبهم ایمان نه راوړل زموږ دا دشمنه مؤمنان دي. ومن الذين دارنګ دا کسانو هادو چې يهوديان دي او هغه چې کوم دې څه کوي سماعون للكذب وګي هودون کې د بار د دروغ دې لپاره وګي هودل چې په تا باندې دروغ جوړ کیستا بیان ته وګي هي سماعون وګي هودون کې تا ته الكذب دې پاتې دروغ جوړ کی بتا سماعون دارنګ وګي هودون کې دې له قوم اخرین د پاره د یو بل قوم جاسوسي کوون کې ستا بیان او ستا خبرې دې لپاره اوري چې جاسوسي وکړي کافر وتا لم یاتو کا دین راځي ستا خو د پنیت د اسلام باندې پنیت د اسلام نه چې اسلام شي دې لپاره راځي وتا دروغ جوړ کې دارنګ ستا خبرې کافر وته ورسي جاسوسي وکړي. يحرفون الكلمه من بعد مواضعه اړي راړي آیاتونه د الله رسول خپل ځایونه بیان د حق پر سوارونه پای کې چې کوم نه ځان نه طرف نه کوم بیا خبرې نه نباسي تحریف پکې ته کوي. یقولون روایت متیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه. دا هغه چې کوم نه اشاره ده په دې آیاتو کې واقعیا ده. يهودو کې چې کوم نه یو زنانه چې کوم نه زنا وکړه هغه د غټ نسب ده. دا غي په دین کې په تورات کې چې کوم نه درجم حکم زنانه د پاره چې زنانه زنا وکړي رجم کوي به کانو به غیر راجم شو مشوره وکړه او بلو جرګای راولېګل د نبی رسول الله تعالی ورشه او د نبی رسول الله والسلام نه تاسو کو چې تاسو د دین کې د دې سزا سره موږ هغه سزا ورکړو نو هغه د رجم نه علاوه یو بل سزا د دې لپاره بیان کړو بس وای منای او که د رجم نه علاوه بل سزا بیان نکړم دغه بیانې نه بیان نو ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه چرته دغه سزا درته بیانې بیا چې کوم نه بیا هغه منای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال چې دیرالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یاره تاسو په دین کې دې څه سزا ده. نبی علیہ السلام ورته وی دین کې هغه سزا ده چې تاسو دین کې زمونږ په دین کې چې کوم څه نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته راړی تورات لاړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن سلام سره شو. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا يهودي عالم مسلمان شو. هغه ورته وی رسول الله دې دروغ تورات کې دې باره کې حکم شته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د دې مدرسې ته لاړ دی مکتب ته لاړ دنه لاړو هغه تورات راواغست نو د رجم په آیات باندې ګوته کې خدا او نور مصحف ورته راسي په ته کوو ور دي کې نشته. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ورته وای چې راګوته لري کې دي ګوته لري کړه فایزا هي آیات الرجم لاندې راغی د رجم آیات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا سړي دا حکم نه نستاسو په تورات کې زناکار له رجم ورکوي بیا ولې پټوي دا صرف د دې وجه چې دا غټ نسب والو تاسو چې کوم نه د دې وجه د الله په حکم کې تحریف کوي. یقولون وای د يهوديانو ان اوتیتم هذا کچای تاسو له درکړ شو دا څه حکم یعنی د رجم نه علاوه فخذوه نو بیا واخلئ وإلم توتوه کچرته در نکړو شو دې په خلاف بل یو حکم فحذرون بیا ځان بچ کړی دینا بیا ته بشاشه بیا یې مونږ او مې یرید الله سو چې اراده وکي الله فتنه هغه سو چې اراده وکي الله فتنه ته دا د امتحان او داغه د گمراهی ولن تملك له من الله شيئا ته اختیار من نه داغه لپاره د الله عذاب نه رسېږي چې الله په فیصله کړی نو ته ولا بدلاو بیا ما اولئک الذين لم يريد الله دغه خلق ته چې اراده نه کوي الله یو طاهر قلوبهم چې دې سونه پاکي لهم فی الدنیا خزي د دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده ولهم د دې لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوي. سمعون للكذب اقالون للسحت د تیرو پلیتو په وجه چې کوم نه تحریف کو دارنګ هغه چې کوم نه هغه کول پیغمبر باندې دروغ وي دا ټول د وجه چې کوم نه رشوت خاري دي آرام کوي. سمعون للكذب وغي هودن کې دې لپاره ته چې پتا دروغ جوړ کی اقالون للسحت وړون کې حرام دي حرام خوري او دارنګ چې کوم نه پتا باندې دروغ وي د دې وجه نه پلانت شي دي. فین جاو کا بس کچې دي راشي تا فحكم فینون فیصله کو په دې کو ارزان مخړو د دوینا فیصله کو بمیان درکه او ارزان بیا ته مخړوا اختیار دي دایته
تعالی فیصله راړه نو یا ولا فیصله په انصاف باندې وکړه کوم فیصله په انصاف نه کوي ته پته چې دې په کتاب کې شته او دې چې کوم چل ورکې نو مخ ته واړه وین تو غرض عن کو چر تامخ واړه دینه فلا یزرو کا شیان دي zarar نشری سوې تا ته یې سيزو وین حکم تا کو چرتا فیصله کو چرتا فیصله کوي د دې لپاره پاک کو بیا فیصله کوي بینهم دنیا ځلې کې به قصې په قانون د شرع باندې په انصاف باندې فیصله کوي نو په انصاف باندې ولا بیا فیصله کوي ان الله یقینا الله رب العزت يحب المقسطين میرا کوي د انصاف کوونکو سره وکيف يحكمونك وعندهم تاکید د مخکې چې دې تا فیصله کو نه ګرځي ځکه دې سره تورات شته دی پای کې الله حکم دی دې چې کوم دې زړه او د عینات د وجدان الله حکم فکران لګي وکيف يحكمونك سرنګ وتا فیصله کوونکو وګرځي دي وعندهم التوراۃ حال دار چې دې سره تورات موجود دی فيها حکم الله چې پای کې د الله فیصله موجود ده چې زناکار لپاره جمع ورکړي ثم يتولون من بعد ذلك بیاوډي دي رسول دینه وما او نشته او ما اولئک ان داخلك بالمؤمنین دزرن ایمان راوړون کې نه په قرآن او نه په تورات او خپل دینم پورا نه مني تورات هم نه مني چې کوم ځان تاغه نوم باندې نصارا عیسایان ان انزلنا التوراۃ فيها هدى ونور ترغیب قرآن ته دا قانون د الله ته دغه تورات پر خو دی تورات د خپل دور د پاره چې کوم نه هدایت او رڼا و د خپل دور قانون چې کوم نه واخه قانون الله قانون په هغه وخت هغه پر خو دی اسنه تاسو قرآن ویل ان انزلنا التوراۃ یقینا موږ را لګلو تورات فيها هدى پای کې هدایت او نور رڼا و او دارنګ يحكم فیصله بکوي به النبيون بدی باندې هغه انبیاء کرام الذين انبیاء اسلموا چې غاړه خو دی وا الله تا للذين فیصله بکوي د پاره دا کسانو حاضر چې يهوديان دي والربانيون دارنګ د حق ورستو درویشانو د پاره الاحبار دارنګ علماء د پاره بما استحفظوا په سبب داغه استحفظوا چې دین ګهبان او ذمہوار ګرځول شي ان کتاب الله د الله په کتاب باندې دغه انبیاء او دا علماء دارنګ دغه ربانیون حق پرستا درویشان دی به الله په کتاب په تورات په فیصله کوي ځکه دوی ته کوم نه دی د دې ذمہوار ګرځول شو د ذمہواری د دیوا او دې ته دغه ذمہواری حواله شو وکانو علیه شهدا او دې په دې باندې بیان کوي او دارنګ حاضر او دې په دې باندې بیان کوي گواہی کوي ولا تخشون الناس نميرګه د خلکو نه د خلکو لحاظ مکوي وخښونی زمانه ورېګه زما لحاظ کوي د خلکو لحاظ مکوي چې د دین مسالې پرې د دین احکامات پرې دارنګ د پښتو د رسم او د رواج چې کوم د غیر لحاظ کوي او د دین لحاظ نه کوي وخښونی زمانه ورېګه ولا تشتروا بیاات یوم مخ او زما پایات په بدل کې سمنن قلیلا دنیا لگا سمن قلیلا پیسې لګي مطلب دنیا لگا د دنیا د مفاد لپاره دین مخري دی ومن لم يحكم بما انزل الله اواسو کې فیصله نه کوي پاغه سبانی تر علیګری دی الله فاولائک هم الکافرون داخله کوم دي کافرو چې قرآن باندې فیصله نه کوي قرآن نه بغیر په خپل دغه باندې فیصله کوي خوشاله باندې کوي دا یقیده چې د قرآن نه بغیر دا نور نظامونه چي دي دا د قرآن نه اوچت دي او داخلي نظامونه دي لکه څنګه چې زمونږ هغه بيدینا بی نظریه او بیمانه جټ هغه کتاب لیکل چیف جسټس قایزا کتاب لیکل دی او پای کې چې کوم د اسلامي رښتو کړی دی او آئین او دغه چې کوم نه مخکې کړی دی او بیا غیر لپاره وجه وي آئین مې ځکه مخکې کړل چې آئین هر چاله دغه حق ورکوي او اسلام چې نه هر چاله دغه حق نه ورکوي د کفر د وارده خبره مو ده چې څوک چې الله په کتاب په دی وجه فیصله نه کوي چې دا یقیني چې د قرآن نظام او د الله قانون دا کتره او د آئین او بل یو دغه چې قانون دا چې کوم دا اوچت دی هغه د دین خله دا سړی په اتفاق د امت باندې کافر دی ظالم دی فاسق دی درې وړ پدوي بدلې یا قرآن هم قانون او فیصله کتاب غني ردی سره یو بل آئین هغه مساوي غني یاره څنګه قرآن دا چې کوم د معاشري قانون دی په دې فیصله کېدل شي یو بل قانون او جمهوریت ته کار قسمه قانون دی وای چې دام چې کوم نه دغه شان د معاشري لپاره دا دواړه یو شان دي په دواړو کې یو شان دي کوم نه هغه احکامات دي یو بل چې کوم دی آئین را دي مساوي غني دی یو بل سره دا سړی هم کافر دی فاسق دی ظالم دی یا قرآن چې کوم نه هغه حاکم غني او قانون غني هرې په مقابله کې بل نظام هغه چې کوم دی دینه کته غني او د باوجود د دینه چې کوم دی په قرآن فیصله نه کوي او فیصله غیر وي څه مجبوری نشته نو دا سړی هم کافر فاسق ظالم دی او یو سړی ظالم دی دغه مجبور دی او دغه مجبوری دا هغه چې کوم دی بغیر د مجبورۍ نه هغه چې کوم دی د قانون له فیصله نه وړي کچارای ته نه زی عدالت ته نه زی مجبوری دی او سکول شینه بل چا مجبور کړی دی یا چې کوم دی دغه نه خلاصي نشته او دا معنی عقیده دار چې قرآن نه بغیر بل یو قانون او حق نشته دا باطل نظام دی دغه صورت کې امید دار چې الله به معاف کړي یقیني خبره نه ده ګناګار به یو کوي امید دار چې الله به معاف کړي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون
څوک چې فیصلې نه کوي په هغه احکامات او په هغه دین باندې چې رالیږلي دی الله واولئک نو ذلک هم الکافرون دي کافر وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس من مقرر کړو پر تورات کې قانون د الله په تورات کې سو قصاص باره کې وكتبنا مقرر کړو موږ قانون علیهم په دی باندې په تورات کې فيها پر تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس بدل نفس کې دی چې کس در نو جو کس به وجنی قصاص والعين بالعين استرګه بدل استرګه کې والانف بالانف پوزه بدل پوزه کې والبزون بالاذن او وغنا بدل وغنا والسن بالسن دغه بدل غاغ والجروح قصاص او دارنګ زخمونه ټول چې کوم نه بدلی دي قصاص دی پدې کې ومن تصدق به نو چا چې صدقه وکړه بده باندې وهو چا چې صدقه وکړه مطلب قصاص چې کوم نه معاف کو دارنګ چې کوم نه فدیه واغسته دیت واغسته وهو كفاره لهم دا کفاره شي د لپاره ومن لم يحكم سوء بفسلين کوي بما باس ما انزل الله چې الله را لګري دي فاولئک هم ظالمون ذالکم دي ظالمانو وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم د انجیل په دور کې د انجیل اتباع هدایت عیسی علیه السلام باندې انجیل راغلی وقفینا ورپسې کړم علی آثارهم په آثارو دی باندې په نخو دی باندې د دې قدم باندې عیسی علیه السلام چې د مریم علیه السلام مصدقا تصدیق او کلمه دا سبای نه دی چې مخکې دینو من تورات نه انجیل چې هغه تورات تصدیق دارنګ چې کوم دی عیسی علیه السلام دا مصدق راغی واتینا ورکړو موږ ته انجیل هدن هدایت فيه هدن چې پای کې هدایت و نور رڼا او مصدقا تصدیق کوونکو لمن او سبای نه دی چې مخکې هغه من تورات نه عیسی علیه السلام دا چې کوم دی د تورات د تصدیق کاو دارنګ د عیسی علیه السلام کتاب انجیل هغه د تورات تصدیق کاو هدن هدایت او موعظه النصیحه للمتقین د پاره د متقینانو تورات او انجیل د خپل دور د پاره قانون د الله او هدایت وليكم اهل الانجيل وهم فيصلي دي کوي اهل انجیل والا بما پاس باندې انزل الله چې الله را لګري فيه پایږي ومن لم يحكم سوء فيصلي نه کوي پاس باندې چې را لګري دي الله فاولئک هم الفاسقون لكم دي فاسقان دا درې په قرآن په خپل ولا وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب تذکرہ د قرآن اوس دور د قرآن دی قانون بم د قرآن چلیږي مخکینی امتونه او مخکینی امتونو قانونونه او دای کتابونه منسوخ شوي دي وانزلنا اليك الكتاب اور علیکل من تا قرآن بالحق لپاره د بیان د حق مصدقا تصدیق کون کلمه را سبین یدیه چې مخکې دی ملل کتاب د کتابنا ومهیمنا دارنګ دا قرآن مهیمنا علیه نگهبان دې په نور کتابونو قاضي دې په نور کتابونو باندې ناس خراب وسون کړي په دې کتابونو باندې دا فیصله کوي اوس محکوم نه فیصله کوي بینهم یذری کی دیوا انزل الله پاس ما چې علی ګری دی الله هغه فمن لم يحكم بما انزل الله ولا تتبعوا اهواهم تابعداري مکو د خواهشاتو دي عما چې تابعداري د خواهشاتو دي کوي معرضن عما جاءك من الحق مخړون کې دا غسنه چې تاسو حق نه راشي تابعداري مکو د خواهشاتو دي چې مخړون کې عما راسنه جاءك چې راشي تاسو من الحق حق نه غریب خواهشات پسې مزه لكل جعلنا د هر یو تن مگر زول یو منګه منکم د دین شریعت قانون د ژوند لپاره د هر یو تن د هر یو امت له هر یو پیغمبر سره هغه یو شریعت راغلی یو قانون راغلی شریعت قانون د ژوند او منهاج نو لار د ژوند ولو شاء الله کچره خو د الله جعلکم هما غزولی وای تاسو امه واحده یو امه یو ډلا یو ټولګه به تاسو غزولی وای ولكن ليبلوكم ديره لیکن دې لپاره چې امتحانو کې پتا سبحانه فيما پاسه کې آتا کوم درکړي تاسو تاسو به کول خیرات مخکواله کوي کایتا اذا الله خو خو نه بزور به تاسو ټول یو امت را جوړ کړی وای الله رب العزت خپل خواهه ته پرې خو دی دې لپاره چې تاسو کې نیکان او بدان هغه چې کوم معلوم کی سوق خپل نفس باندې غالب کیږي او بچا باندې نفس غالب کیږي فاستبقوا الخيرات مخکواله کوي نه کوي کارونه ته الى الله مرجعكم الله طرف ته واپس تاسو را جميعا ټول پټولا فینا په خبر بکی تاسو بما پاغا مدلکم فیتا بما پاغا فیصلو باندې کون تاسو وای فيه پای کې تختلف تاسو کې اختلاف کو وانه حکم بینهم ترغیب دوباره فیصله تا چې په کتاب باندې فیصله کوي د الله په قانون فیصله کوي پیغمبر وانه حکم بینهم دا چې فیصله کوي په میان دوی کې بما با سمانه انزل الله تعالی کې دی الله ولا تتبع اهواهم تابعداري مکو د خواهشاتو دي واحذرهم د دین چې کوم دین ځان د دین منی شاده دین چې کوم د بایکاټ ای افتینو کا د دې وجنه چې دی وتا فتنه کې واچ امتحان کې بوچی تا بد نه غلاري نواړي یفتینو کا بد نه غلاري نواړي عام باز ما د باز هغه سيزونه نه بده واړي انزل الله چې الله را لګي دی لګه تا ودی په روان شونه د الله احکامات ورنه پاتې شي و ان تولوا فعلم انما يريد الله
بس که چېرې دې واړېد نو پوه شه چې یقینا اراده کوي الله یصیب هم دا چې ورسوي دوی ته ببعض ذنوبهم عذاب په سبب د بعضې ګناهونو د دوی وان کثیرا من الناس لفاسقون یقینا زیات د خلکو نه هغه فاسقان دي افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون زورنا د قرآن د قانون نه علاوه په بل یو قانون فیصلې کوي نو هغې ته الله فیصله د جاهلیت وایي قانون د جاهلیت ورته وایي او الله رب العزت وایي د الله او د الله د کتاب نه ښایسته فیصله کوونکی بل نشته افحکم الجاهلیت حکم د جاهلیت چې کوم دی یبغون فیصلې د جاهلیت او د جاهل قانون دی لټوي ومن احسن سوق زیات خستره من الله د الله رب العزت نه حکم فیصله کوي الله چې کوم فیصله را لګلې را لري خستري د دې په مقابله کې بل کوم فیصله چې استوي لقوم ان دپار دا قوم یقینون چې یقین کوي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود وم باب د دې نه شروع شو تر آیت نمبر 58 پورې په دې کې بایکاټ د يهودو او د نصارانو دوباره بار مسلمانانو ته وایي چې د دین ځان ساتي ځکه د ستاره تهذیب ستاره اخلاق او ستاره معاشري ستاره قانون ستاره ترقۍ د هر څه دشمن دي د چېرې ستاره ترقۍ برداشت کول نشي او نه تا باندې دا ارزو دا تا نه پرزو دا نه چې کوم دا خوخي دې ترقۍ وکړي یا ایها الذین آمنوا د ایمان خاوندانو لا تتخذوا اليهود من ويهوديان لرا والنصارى نصارى لرا اولیاء دوستای باندې يهود او د نصارى او د کافرو سره دوستي مکوئ بعض او بعض د دینه من بعض د بعضو نه دي خپل میاس کې دا چې کوم نه رونه دي چې کوم نه په خپل میاس کې مسلمان ته یو شوی دي او مې يتولوا ما سوق چې واوړې د دوی نه مې واوړې دوی ته من استاد نه فاینل یقینا دې بر دوی نه بیا دې د وخت نو دې پشان بشین د ایمان نه بخلاص شي ان الله یقینا الله رب العزت لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته دې چې کوم دینو وتر الذين زجر زورا منافقانو چې منافق مسلمانان چې کوم دینو د دنیاي مفاد لپاره غد دي کافرو سره شي یریږي د دې وجه نو زمون معیشت به خراب شي زمون ملک به دیوالی شي بیا کوم د دې سره دوستي نه کوم قرضې بیان راځي د دې د وجه نه ولا اړې ورکړي د مسلمانانو په خلاف باندې د امداد دا غټ منافق وتر الذين ویني باتا کسان لره په دایګه مرز د منافقت مسارعون فيهم چې جلدی کوي د دې سره په دوستۍ کې ایو تلاسوی نه دی په مخ کې منډه کې دا سر بناس یو دارنګ چې کوم دی سره دوستي کوي دلته نه چې کوم نه بلیکې دا ول دوستۍ لري یقولون دی وی نقشا مونږ یې کوان توسي بنا دایره چې وبرسي کوم څه مصیبت او زمونږ د دې دښمنی وکړه زمونږ معیشت به خراب شي چې کوم لا زمونږ ملک ټول دای په اشارو چلیږي معیشت ټول دای د وجه چلیږي یا به قرض نه راکې بیا به چې کوم دی تباہ برباد شو دا غ منافق دي د نبی رسول الله ډېر دی وجه نه چې کوم دی مسلمانانو سات نه ورکوي او د کافرو سره کیږي چې د کوم دی د دین یې چې په مصیبتونو راشي وعسى الله جواب ولورکه پیغمبره نزدې دی الله اياتي بالفتح جراب او فتح فتح باور کې مسلمانانو لغلبه باور ورکی او امر من عنده یا په فیصله راولي د خپل طرفنا منافق بخکاره کی ويصبحون وبغزدي علامه پاسبانه اثر وجدي پټول انفسهم فيان فسهم بخلو نفسهم کې نادي من پیمانه خپل منافقت به بیا پیمانه شي الله یا منافقت بیا راخکاره کی څنګه الله راخکاره کړو څنګه یو ځلاو او څنګه چې کوم نه منافقت راخکاره کړو او څنګه چې کوم نه ذلیل او رسوا کړل ټول دنیا کې خپل قوم په سترګو چې کوم نه هغه ذلیل او رسوا شو دغه د مسلمانانو سره غداری کوله کوم حقيقي مؤمنانو غیل الله فتح ورکړه ټول دنیا کې الله وزله ويقول الذين ويا كسانامون چې ایمان راوړل هؤلاء الذين تعجب د مؤمنانو چې منافق ته ګوري دام لا مسلمان دی دی چې مسلمان ما ويقول الذين ويا كسانامون چې ایمان راوړل حقيقي مؤمنان دي هؤلاء الذين ايدا کسان دي اقسام کوم تاسو قسمونه کول په الله باندې جهاد ایمانهم مضبوط قسمونه به کوله حلقونه به چتاول چې کله به اقتدار تراله چې موږ مسلمانان یو موږ د اسلام د پاره چې موږ جهاد کوو حلفنامې به چتاول اعلان کې چې کوم نه هغه قسمونه به کول انهم معكم یقینا بيستاسو سره دي موږ به چې کوم د اسلام خدمت کوو مسلمانانو خیر خوا به یو ارستو به چې کوم دی بیا مسلمانانو چې کوم نه هر ضرر او هر نقصان به مسلمانانو ته رسو حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دې فاس به خاسرین او به دي تاوانیانو یا ایها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينه مؤمنان ته خطرناکي بیانولو د کافر سره دوستی کوي نو تاسو د دین نه وګورئ یا ایها الذين امنوا د ایمان خاوندانو ما يرتد منكم څوک چې وخت تاسو نه عن دینه د خپل دین نه فسافیت الله زرد چرابو ولي الله بقوم يوبل قوم يحبهم چې الله ور سره مینه کوي او يحبونه دي بد الله سره مینه کوي اذله على المؤمنين نرمي کوي کې به د مؤمنانو سره عزت على الكافرين سخت کوي کې به د کافرو سره تاسو سره کافرو سره دوستي وکړو الله به یو بل قوم راوړي ای به د الله سره مینه کوي الله به د هغه سره مینه کوي ای به د مؤمنانو سره نرمي کوي د دې څخه پاهان قبایل او براباسي او مجاهدین به توري جنډي ور سره او تاسو به دا صفات شي
او سختی کوونکي وي په کافر باندې کافر هیڅ قسم احسان نه مني مجاهدون فی سبیل الله جهاد وکي د الله په لار کې ولا يخافون لومة لائم او نه ویریږي د ملامتیا د یو ملامت کوونکي نه ټول دنیا ورپسې رانختی او خبري به ورپسې کوي او ایبل چا ملامتیا نه یریږي ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل الله دې ورکوي چاته چې غوښي دا صفات دا نیک صفات او صفات دا د الله فضل لږ چاله ورکوي والله واسع علیم الله پر اخره وسکل کې په ذات دی انما وليكم الله ورسوله د دوستۍ ځای او پیژنه دوستی هغه د الله سره او د الله پیغمبر سره د الله د دیندار سره د حقيقي مؤمنانو سره وکړه نو کامیاب بشي انما وليكم الله یقینا دوست تاسو الله دی او رسول پیغمبر د الله دی والذین واغ کسان دی امر چې ایمان راوړل او الذین کسان د مؤمنانو کسان یقیمون الصلاة پابندی نه مسلمون زکات او زکات ورکوي دي عاجز الله تعالی الله تعالی او دوستای زیدادي وما يتولى الله چا چې دوستي وکړه الله سره او رسول او پیغمبر د الله سره والذین دا کسان سره امر چې ایمان راوړل فإن حزب الله هم الغالبون فسكن د الله چې نوم دي غالبا دا د الله ډله ده څوک د الله او د الله د پیغمبر په احکاماتو په طریقو روان دي دا د الله ډله دی به همیشه غالب وي دي چې کوم نه به همیشه غالب وي دي لا ما ته وکړي یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لقد تعلق د بایکاټ اعلان دې ستاره دین پورې ټوکې کې ستاره دین پایاتون پورې شاعر الله به عزت کې پای پورې خندنې کې نو دې چې کوم نه ځان وساته یا ایه الذین آمنوا د ایمان خاوندانو لا تتخذوا الذین دوستای منی ویا کسانو لا اتخذوا دینکم چغینی مستاس دین خو په باندې ولای بن په باندې تاسو په دین پورې ټوکې کې خندنې کوي ان الذین دعا کسانو کتاب چې ورپېښ شوی ورته کتاب من قبلکم مختصاصنا یعنی چې يهود دي دارنګي انګریزان دي تاسو دین پورې ټوکې کې د دې سره او کفار اولیاء او دانګي کافر ولر دوستان منی وای واتقوا الله ويرجى الله ان كنتم مؤمنين کچریه تاسو مؤمنان و اذا نادیتم الى الصلاه مثال د استهزاء دی ټوکې څنګه کوي چې د موږ ایم شی بانګ ویل شي نو د بهندنه شروع کوي ګور هغه بیا استنجا او روان دی عبادت لدیم ځان ته مسلمان و اذا نادیتم الى الصلاه کله چې आवाज وکړي شي دا आवाज وکړي تاسو الى الصلاه په طرف مسلمانې اذان وکړي شي فخذوا اتخذوا دیون وغیره خصوان پټو باندې ولای باندې 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 کې پای پر ذالک بیانو مراد د دین دار چې هر د دین کار هغه ته دعوت ورکړي شو دی ته خندنه کې ټوټه پای پر ذالک بیانو دا د دې وجه چې کې قوم داسې قوم لا یقینون چې دې عقل نشته دی ولو پیغمبر یا اهل الكتاب اهل کتاب الله هل تنقمون منا دې نه اتم باب لکه د اهل کتاب او په دې نور پتیره پنيته او دار بس صفات مسلمان سره دښمنی په دې چې د الله باندې ایمان راوړل او د مسلمان دی دې چې کوم دې دغه تابعداري نه کوي د دې وجه نه مسلمان سره دښمنی کوي وای پیغمبر اهل کتاب هل تنقمون تاسو بد نه غړای من نازمنا الا انا مگر دا خبره آمنا چې ایمان راوړل بالله په الله باندې او ما پاس باندې حضرت نازل شوی دی الینا متا وما پاس باندې حضرت نازل شوی دی من قبل مخکره دینا وان اکثرکم تاسو دې وجه تاسو دا خبره بد غړای وان اکثرکم چې کینن سیاست تاسو نه فاسقان دي د دې وجه تاسو سره دښمنی کوي ولو پیغمبر حالونه په کومه تاسو خبر کم بشر من ذالک فازیات شر پسند را خلقونه دینا د دینم زیات شر پسند دي اسوبتن بدلا ورته ورکړي شي عند الله د بدلا ولا مقرره ده عند الله د الله څخه من لعنه الله دا غسوب دي شر پسند غداري من لعنه الله دا غسوب دي بلانت کړی دی الله وغضب علیه الله په غصه کړی دا غضب د الله په دی وجعل منهم القرده او ګرځوي دی الله د دین القرده شادوغان او خنازیر او خنزیران الله ته شادوغان او خنزیران جوړ کړی عبادت طاغوت او دارنګ چې کوم دی عبادت کوي طاغوت د غیر الله ظاهری شکل انسان دی دنه زناور دی هیڅ قسم ظلم باندې کوي مسلمان باندې هغه سره نه کوي زنانه راکاږي وي ټکی جوړ دی چې دارنګ ماشوم دنه ګوري لوی دنه ګوري زنانه دنه ګوري نارینه ته بوډا ته ګوري دنه نه هغه حیوانیت ته پکې او وحشت ته پکې زناور دی خنزیر دی دنه ظاهری شکل صرف د انسان دی عبادت طاغوت عبادت کوي طاغوت غیر الله دا چې کوم نه دا شر پسند را خلق اولئک دا خلق شر مکانه بدتر دي په خلق کې په اعتبار د درجه باندې بدتر درجه راځي په خلق کې وا ځانو زیات علی ان سوای سبیل نه غلارنا و اذا جاءوهم کل چراشی دي تاسو ته قالو دی یا من نام ایمان راوړل او قد دخلوا بالكفر او تاکي سره دي داخل شو په کفر سره اسلام مجلس ته وقت قد خرجوا به هم دي چې دینو قد خرجوا به تاکي سره او سره دي کفر سره راغلي اسلام مجلس سره کفر سره دا خواله د مسلمان خواله راشي په میډیا باندې راښکاره شي د مسلمانان دي څنګه اول ځل هغه چې کوم دی کفر سره و دا غسان دا نه رستو بیان نه رستو ما کفر پکې ته پروت دی
والله اعلم الله پوهه دی بما کانوا پاسمان یكتبون چې دی پټي دی چې کوم کفر اب خپل ځکه کې پټي د کفر غلامی کوي هلارنګ چې کوم د کفر دی په ځکه کې الله پای باندې پوهه وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم بنسبت زیات لردوینه چې دی چې کوم نه جلدی کوي په ګناه په کار کې ورغون باندې په زیات کې دارنګ هیڅ ظلم به دینه نه پاتې کیږي واکله هم سوتا دارنګ په خوراک د حرامو کې حرام په خوراک کې دارنګ په زیاتی کې او دغه کې په ګناه په کار کې ودی چې کوم نه منډي وي هغه له منډي وي سلیماګانی په منډه کولاو دارنګ چې کوم ګناه کار مجالس دا به چې کوم نه په منډه دی آبادی او هغه به بجټ راو باسي چې دین طرف شنه په جماعت کې باندې کوم نه په درس مو د دین دشمنان دي لبه سما کانو یعملون در بد چې دی عملونه کوي لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم ولن من قول دین را ربانيون خدا پرست خلقو هغه مليانو والاحبار مليانو الربانيون خدا پرست بزرگان درویشان والاحبار مليانو عن قولهم د وینا د وینا لیک منونه دا مليان چې ور سره او دانګه حق پټاو او علماء سود چې کوم دي زور نه ورکی تاسو ور سره و تاسو ورته ولې چې کوم د دین ولن من قول بلا ربانيون خدا پرستا او بزرگان خلق او احبار او مليان عن قولهم القسم دا ګناه دی وینا نه دوی یاره خلق ته چې کوم نه د ګناه وینا کوله د ګناه حکم کوي او اکلهم سوت دارنګ خوراک د حرامونه خلق ته چې کوم نه د حرام کارون ناغمن نه کوله لبه سما کانو يسمعون ډیر بد دی چې دی د عملونه کوي وقالت اليهود يد الله مغلوله دا بل قواحت بل بس صفت دی چې دی دا الله لاس چې کوم هغه بند کړی شي موږ الله عذاب نه راکړي موږ جوړ ګناهونه کوو دا معلومیږي چې الله لاس بند کړی شي یا وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری چې دی او په تګي ارته او دارنګ هر قسم مصیبتونه پر راځي امتحانات پر راځي دا الله لاس هغه د نعمتونو ورکولو نه بند کړی دی الله دې له نعمتونو الله نه هغه ته چې کوم نه هغه بد قواحت دای ذکر کوي هغه ته سزا وقالت اليهود واليهوديان يد الله لاس د الله مغلوبه بند شوی دي غلت ايديهم بن کړشي دي لاسونه دي ولعنو دي پلانت کړشي دي بما قالو په سبب دا چې دي دا خبره کوي دي لاس چې کوم دي بن کړشي دي د خیر نه د خیر کار تي نه کیږي دارنګ چې کوم دي د خیر کار تي نه کیږي د خیر وینا چاته نشي کولای بل یداه بلکې لاس د الله مبسوط ثاني فراخ دي کما یلیق بشانی هم چې الله د شان سره مناسب دي هغه چې الله چې کوم نه لاس فراخ دي مبسوط ثاني فراخ دي اون په خرچه کوي کای په شاسن چې الله خو شي به حساب به کتاب مخلوق ما خرچه کوي ورته ولا يزيدن كثيرا منهم وخامها زيات لدوینا زیات خلق لدوینا چې کوم نه زیاتې ما هغه سيزون در جنازه بشه دی لکه تا ته ربګه طرف درفستانه تو یا نه سرکشي او کفرانه کفر حکم قران چې تا نازل شوه دی زیات د دینه چې کوم نه قران واورین د دې سرکشي او کفر نورم سیواش والقائنا الیهم غورځولې دی بین او غورځول من بینهم په میاد دي کې عداوت دشمنی او بغضا بوز الیهم قیامت او ورځ د قیامت پورې یو ول دشمنان وي ولما اوقدوا نارا للحرب هر کله چې دی بلکې ور د فار د جنگ اطفاء الله رمړ بکی الله غا مؤمن دا چې و چې څنګه الله غواړي دا چې حقيقي مؤمنو دي چې جنگ ور بلې یعنی جنگ شروع کوي نو الله رب العزت مؤمنانو غلبه ورکړي دي د جنگ اور به الله مړ کوي وسعون دي کوشش کوي وسعون دي کوشش کوي فلاد بسمکه فساد نه فسادو والله لا يحب المفسدين الله بنا کوي د فساد کوم سره ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لغفرنا عنهم سيئاتهم ترغيب وبشارت چرته ولو ان اهل الكتاب او چرته یقینا د اهل کتابونو بعض د اهل کتابونو امنوا ایمان راوړی او اتقوا ځان ساتل وی ګناونه لغفرنا عنهم سيئاتهم همه لکړي به موږ د دینه ګناونه دي چې کوم ګناي نه کړی نه ورته معاف کړی قال ادخلناهم هم داخل کړي به موږ جنات النعیم باونو د نعمتونو ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل الله رب العزت قانون بزمکه نافذ کولو د غیره لپاره کوم نعمتونو وادي دي د الله نه غزي کوي که يهود نصارا او تورات انجیل دای عملي کړي وي او نافذ کړي وي دای د ژوند قانون جوړ کړي وي نو د غیره لپاره به دا برکتونه لکه څنګه د قران د دې په نافذ کولو باندې وادي دي الله ولو انهم کچرته یقینا بیا اقام التوراة قام التوراة قائم کړي وي تورات او نافذ کړي وي تورات قانون او انجیل او د انجیل قانون هغه چې کوم نه منلې وي وما انزل او دا هغه سوچ نازل شوی دی ته من طرف د دوینا قالو من فوقهم هم هادي بخوراک کړي د پاسونو دینه من تحت ارجل لاندې کړو دینه یعنی معیشت بول الله برابر کړي اسونه بیړې به هر څه کې به برکت معیشت بول الله برابر کړي چې قرضو ته محتاج نه وګړي الله قانون چې کوم دی هغه ځان لاګو کړي اگر افغانستان قانون
قانون د الله چې کوم دی راواغست الله رب العزت ولې دومره پراختیا راوسته زمونږ یوه د هغې چې کوم دی نو هغه د هغې څلور او زمونږ څلور او د هغې یو روپیه برابر وشي. الله رب العزت په معیشت باندې الله وعده کړی چې معیشت به زه برابر کړم او زما قانون دی هغه لاګو کړم. منهم امة مقتصدة بعض دینه امت مقتصدة نیغ او معتدله په نیغه لار روانو او ډله د دینه چې کوم دی هغه منصفه ده وکثیرون زیات د دینه چې کوم دی صحابه دماغان او یعملون چې دی عمل کوي ډېر د دینه چې کوم دی نو بد عملي کوي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نهم باب و باب پاتې شو نهم باب دې کې چې کوم دی ورته پروا مه کوه ته کوم دی د دین تبلیغ کوه رسوا باقي چې کوم دی هغه د الله رب العزت کار دی چاته هدایت نصیب کوله چاته. یا ایها الرسول پیغمبر بلغ رسوا ما انزل چې نازل شوی دی لکه تاسو په دغه طرف درفتانه د تبلیغ کتاب دالې د دې تبلیغ وکا و ان لم يفعل كچرودن و ان لم تفعل كچرودن کدا کار فما بلغت رسالته تاون رسول کل رسالت او د پیغمبر حق دی ادا کړی دی نبی والله يعصمك من الناس مې اړیګه د دینه چې خلق په دې وځي ځکه والله يعصمك الله تعالی بچ کړي من الناس رحل کو شرنا دا چې حق ته پټ کړی دی وجه چې خلق په دې وځي حق واخ کارا کړه الله بری د خلق کو شرنا ان الله يكن الله رب لا يهدي القوم الكافرين توفيق د هدایت د قوم کافر ته. قولوا اے پیغمبر یا اهل الكتاب اهل کتاب ولستم على شيء نه تاسو په هیڅ دین باندې حتی تر دې پورې تقیم التورات چې تاسو نافذ کړئ د تورات قانون او انجیل او انجیل او قوم منئ پای باندې ایمان راوړی و ما او پاک سمانی چې نازل کړي دي له کوم تاسو سره د رب تاسو قرآن نافذ کړئ تاسو چې په هیڅ دین باندې تاسو څه دین نه ولا يزيدن كثيرا منهم وهم زياتي زيات الذين ما اغس نازل کړي تا ته طرف درفستانه طغیان سرکشي او کفرانه کفر قرآن ورته وای دې چې کوم دا سرکشي نورم سی واجب ولا تاسو علی القوم الكافرین دا الله قانون ورته بیان کوي چې را شریعت او د الله قانون په دې کې دا دې نو سرکشي ولا تاسو مغم جن کې علی القوم الكافرین قوم کافر باندې ان الذين بشارت او بیان او طریق بیان د طریقې د نجات چې نجات غواړي په آخرت کې په دنیا کې د الله رب العزت قانون راشه د الله ومنه قرآن ومنه. ان الذين يكنوا كسان امنوا چې ایمان راړو الذين هادوا كسان چې يهوديان او سابقون دارنګ د ستورو عبادت کوونکي د ابراهيم عليه السلام امتيان ون نصارا دارنګ نصارا من دې او شي د هغه چانه امنت بالله چې ایمان راوړل په الله باندې او یوم الاخر او ورځ اخرت باندې عامل صالح او عمل کوي نیک فلا خوف عليهم نبير په دې باندې ولا هم يحزنون نبدي غم شي ایمان راړل په الله په ورځ اخرت باندې او دا قانون دغه څه عمر څنګه چې الله غواړي نو په دې باندې یې نه به څه غم شي. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسولا زورنا پنه منلو چې دا نه منل دوی ته میراث کې پاتې شو دي قانون چې موږ نه دیم وچې دا غو يهود ورواله. لقد اخذنا بتاګي سره واستي موږ ميثاق په هوا د بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسولا انبياء كلما جاءهم هر کله چې را دوی رسول نغستاد بما پاغه سمانه لا تهوا انفسهم چې دې زونه نو مقتل پیغمبر ورته هغه مسله بیان کړ چې د طبیعت د خواهش خلاف بوا فریقا کذبوا وفریقا یکذبون بعض ډله به داسې وه چې په وسط د وولو او د وجلو به یې نه رسېدو نو به وي دا پیغمبر دروغ وایي دا پیغمبر دروغ وایي د ده دا خبره حق او رښتیا نه ده چې د چا به وس رسېدو نو هغوی به انبیا ووتل ډېر انبیا دي قتل کړي دي بني اسرائیل فریقا کذبوا په یوې ډلې د دوی به چې کوم دي نو هغوی به دروغجنتیا د پیغمبر کوله وایي فریقا یوې ډلې به یقولون قتلول واسبو دی ګمان دا کو الله تکونه فتنه دی ګمان کو الله تکونه فتنه دا چې نه بشي عذاب دا چې نه بشي دی د عمل سبب د عذاب دی دا ګمان کو چې موږ دا کوم عملونه کوو بده الله موږ له کوم عذاب را نه کی حسبو دی ګمان کو الله تکونه دا چې نه بشي عمل د دې فتنه سبب د عذاب دی لپاره وعمون دی لاندې شو وسمونه کان شو ثم تاب الله بي الله مهرباني په دې باندې بل پیغمبر ورته راولې کو بیان ورته ثم عمون دی بیا لاندې شو وسمونه کان شو اسير منهم زياد الدنيا والله بصير بما يعملون الله دې دنیا په اسمان چې عمل کوي. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم زجر او رد الشرك دا سره د پریوکړي چې انکار نتیجه چې کوم نه هغه ورته وکړي تاسو چې کوم نه انکار کوئ د دې نتیجه سره شرک باندې رد کوي دا مو وایي چې عيسى عليه السلام خدای دی. لقد كفر الذين متاكي سره کفر کړي او کسانو چې یقینا الله چې هو المسيح او عيسى د مریم عليه السلام دی الله چې دغه عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام ته خدای وي. وقال المسيح وي عيسى عليه السلام يا بني اسرائيل اولاد يعقوب عليه السلام بني اسرائيل اعبدوا الله عبادت الله کو رب ما رب رسول انه يقينا شان دار ما يشرك بالله چې شرک وکړ الله سره فقد حرم الله
داګي سره حرام کړی دی الله رب العزت علیه الجنه پر باندې جنت او الله النار زید دور دی شرک د الله سره کارغه په ذات کې لري په صفات کې لري په عبادت کې لري کوم سجده کې لري کوم رکوع کې لري او کوم نظام کې لري او قانون کې لري هغه چې کوم دینو شرک هر قسمه شرک هغه الله نه معاف کوي هر ګناه به درته الله معاف کوي شرک الله نه معاف کوي انه یقینا شاندار چا چې شرک وکړ الله سره متاکي سره حرام کړ دی الله په دمانه جنت او زید د جهنم دی او مال ظالمین من انصار نشته د پاره د ظالمانو څخه دادی چې په آخرت کې به حضور د الله نه خلاص کی ناصر دې څخه دادی نشته لقد كفر الذين دا بل ډلې تزورنا او دا غي په شرک باندې راځي چې وی عیسی علی السلام ته خدای نه وی خدایان درې دي عیسی علی السلام خدای دی مور هم چې کوم دی خدای دی او دارنګ الله دا درې خدایان دي دا الله الوهیت په ظاهر دا درې دي لقد كفر الذين فتاكي سره کفر کړو هغه سام چې وی ان الله یقینا الله چې رسال ثلاثه دریم دا غدرونه دي درې خدایان دي او الله پای کې دریم دي یو عیسی علی السلام بل چې کوم دی هغه مور او دریم کې الله دی وما من اله مرد دی پاکی د باندې کې وما من اله نشته بل یو خدای الا اله واحد مقدر یو الله دی بل یو اله حاجت روا مشاهد یو د رزق کې د اسمانونو چلون کې د پیدا کوونکی او د دې ختمون کې د جنت دوزخ معلوم هغه یو الله دی و ان لم ينتهوا كچرګي من نه شو د خپل شرکیاتونه عامه دا سره یقول نچتی وي لا يمسن الذين هم هو برسیا کسانو ته کفرو چې کفر کړل من دین عذاب علیم عذاب درناک او د خپل شرکیا عقاید نه من نشو عذاب ورکړي افلا يتوبون الى الله ايدين راغرزي الله تو استغفرونه وبهنا نوارد الله نه والله غفور رحيم الله بخښه مهربان ذات دی بل مسیح ابن مریم الا رسول عجز د عیسی علیه السلام ذکر کوي عیسی علیه السلام خدای نه هغه د الله استاد او پیغمبر هغه به خوراک کو دارنګ مور دغه نه کا خزوا او پیداو د بل چې پیدا غا اله نه خوراک به کو خوراک چې خوراک ته احتیاج راځي دارنګ تقاضا ورته راځي د اله نشي کېده الا رسول ما مسیح ابن مریم نه دی مسیح زوی د مریم علیه السلام عیسی علیه السلام الا رسول مگر پیغمبر دی قد خالت من قبله الرسل بتاکید سره تر شوی دی مخکې د نور انبیا او امه صدیقه مور د عیسی علیه السلام غنه کا خزوا مور د عیسی علیه السلام چې کوم نه کا خزوا کانا یاکلان الطعام بودا دواړه چې خور به خوراک یعنی خوراک به کو مطلب کنایه د دینه چې احتیاج به راته تقاضی تا دا الہ نشي کېدل کوم سره غورا کای فرمایو لهم سره کې بیان دي تعالی آیات او واضح دلایل د توحید او دلایل د عبدیت د دې چې دا الہان نو دا بندگان د الله ثم منظور بیا قرآن نه فقط کب طرف ته دیړول شي دلایل ورته بیان شو بیا هم چې کوم دي په خپل ځد ولاړ قولوا پیغمبر تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا رد شرک فی العبادت چې کله مخلوق عاجز دا عاجز او چې کوم نه عبادت غل شي کېدل مخلوق عاجز دا خدایان نه دي عبادت اتا بدون وای پیغمبر تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه ما دا رسول لا یملک چې هغه اختیار بند لري لکم صاد فارس ور ولا نفع نه نفع تاسو ته نظر رسول شي نه نفع در کول شي ول د عبادت کوئ والله ځکه عبادت دا چا کول شي دا عقیده انسان چې د ماته ضرر عمره سول شي او د مال نه عمره کول شي لکه پیرانو مریدانو بچنن د پیرانو دغه کوم به مرخته او دارنګ دغه وخت ته سجده عبادتونه او دغه د مزارونو او توابونه په دې عقیده کول چې کړي دي هونه مانه بابا ولاته ضرر راوړي دا نفع ضرر عقیده چې چا بارکون دغه عبادت کوي تاسو ولې د عبادت کوئ چې تاسو نه فزر نشي راسه والله هو السميع العليم الله یو ذات دی الله رب العزت سميع او اوریدونکی او عالم او ذات دی هغه کې بډاګای کې چې کوم دینو او بابا وغه ته بوساړو بابا وي دې چې کوم دې بوساړي ساتي او شپې او پنځپیره او چرته سړیو نه غتلو زیارت نه هغه زیارت نه غیر چا پیره بوساړي تړلې او دا بابا د دې چې کوم دې څوکۍ کې دی بیا ثبوت نشي ورته غلار د شپې غټول بوساړو ته ورله غټولې وسه سار کې خلک رااله دا چې څه چل کړي دا پنځپیری ورته پته لګي چې بابا بیګا ود پاتې شو بابا بیګا ود پاتې شو نو بوساړي ټول جسو نو دې چې کوم دې د نفع او د ضرر هغه چې کوم دې مالک اکبر شو کړي نو دې وجنه په عقیده عبادت کوي الله یې ولې دا غو عبادت کوي چې تاسو ضرر رسول شي نه تاسو نقصان والله هو السميع العليم الله چې راغوي دې په ذات دې قولوا پیغمبر زجر اهل کتاب ته چې عبادت مکوای دغه او د الله عبادت شروع کړي دغه عبادت مکوای کوم چې تاسو شروع کړل قولوا پیغمبر اهل کتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق غلو مکوای خپل دین کې غیر الحق نامناسبه حد نه تجاوز مکوای ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا عباداری مکوای د خواهشات د قوم قد ضلوا جاي ګمراه شو مخکې دینا من قبل مخکې دینا
خپلم گمراه او اضلوا کثیرا گمراه کړي نورم ډیر خلک او اضلوا کثیرا نور خلک گمراه خپلم گمراه او نور گمراه اضلوا خپل گمراه شو سوای سبیل دی غلارینا لعن الذين كفروا ير الدنيا د بدعات نتیجه وګوره چې ځان نه بدین کې خبري راوباسي او بس روان دی نتیجه لعن الذين فلعنت كل شيء کسان چې کفر کړه من بني اسرائيل على لسان داوود په خیرت داوود عليه السلام وجب داوود عليه السلام یعنی د خیرت داوود عليه السلام ورته عيسى ابن مريم او په جبه او په خیرت د عیسی ابن مریم علیه السلام باندې ذالک بما سودا په سبب دا چې دین فرمانی کړو بدعات ځان نه راوي سپدین کې او بل خدای چې کوم مقرر کړ مکانو یا تدو دي زیاتی کوونکی کانو لا تراحون عن منکر الفاظ زورنا پترک د نه عن المنکر نه عن المنکر نه کول ولا يم چې کوم نه ګناونه نه منې کېدا او دا نه نور ودي چې منا کول نه خلق عن منکر د بد کارونه د ګناو د کارونه فعلوه چې دی بقول غلا به سما کان يفعلوا بالبديا چې دی کول ترا کثیر منهم يتولون الذين كفروا زورنا منافقانو ته اذا خلق سره یارانی وکوي د يهود سره تاسو د منافقت چې کوم کوي نو دام پرې د حقیقت مؤمنان شي کنه دا سره روان وي دي سره یارانی کول نو بس یو ورځ بخپل د دین نه لاس نیږي ویني باته کثیرا زیات لر منهم د دې منافقانو يتولون الذين لیمت چې دی دوستی کوي دا کسان سره کفرو چې کفر کړل له سما قدمت له انفسهم غیر بد دی هغه چې مخکې کړی دی له دې لپاره نفس لري دي کوم عملونه ځان د پاره قیامت ته لګین دا ډیر بد دي ان ساخط الله دا چې غصه وکړي الله په دې باندې دي چې کوم عملونه کوي دا د الله د غصې سبب دي وفي العذاب خالدون په عذاب کې همیشه کافر سره دوستی کوي د دې وجه چې کوم جهنم کوي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي کافر سره د دوستۍ وجه ادمي ایمان نشي چې کوم نه ایمان نشي ایمان پکې توین کافر سره دوستی نه کوله ولو كانوا کچرتوي دا منافقانو یؤمنون چې ایمان راوړي په دزنه په الله باندې والنبیین د انبیاء سره والنبیین په پیغمبر باندې وما پاسما چې نازل کړي دي تا الهي دی پیغمبر ته اتخذوهم دی منویني ولې د کافر راوړي په دوستۍ باندې د منافقانو د زړه ایمان راوړي دی د کافر سره دوستی نه کوله ولکن کثیر من الجنات چې کوم د فاسقان دي اته جدن نو ما قوم ویلا اته جدن ما قوم یشد سخت خلق کی عداوت په اعتبار د دشمنی بیان د تعصب د يهودو د مشرکانو کوي چې يهود ټول نه اټ تعصب کوونکي د مسلمان سره او د مسلمان سره دښمنی کوونکي د حضرت ورته کومه هر ټیم بغض او کینه ساتي هغه يهود دي عامها امم اشد الناس عداوه سخت خلقو کې په اعتبار د دشمنی سره للذین امنوا د مؤمنانو سره اليهود يهوديان لرا والذين واقصوا اشركوا چې مشرکان دي دي سخت نفرت کوونکي د مؤمنانو سره ولا تجدنهم امم اقربهم زیاد نږدې لرا مودة په دوستۍ کې للذین آمنوا ایمان راوړي امها امم اقربهم زیاد نږدې دوی ته مودة په دوستۍ کې للذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي الذين کسان قالوا چې ان نصارى کمواله تعصب د نصارا ذکر کوي نصارا چې کوم دا د يهوديانو نه دي زیات نږدې په دوستۍ کې مؤمنانو ته ځکه دي چې کوم علم کمې دي د جهل د وجې چې کوم نه هغه د دین اسلام د مسلمانانو مخالفت کوي کله حق واو بیا دي راګرځي او موږ ته زیات نږدې په دوستۍ کې مؤمنانو ته کسان چې دي موږ نصارا یو ذالک بان د دې وجې چې کینن دي باجر دینه په سیسینه طلبګار د حق دي او رهبان او درویشان دي پیران دي بزرگان دي علم ورسره نشته حق لټي وانه یقینا دي لا استكبرون تکبر نه کوي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول کله چې دی واوري هغه چې نازل شوی دی رسول پیغمبر ته ترى اعینهم ویني باته د سترګې تفیض من الدمع چې بهيږي به د وښونه تفیض من الدمع چې ډکی به د وښونه تفیض من الدمع دا کې نه یو کوي قسم دا داسې په چوکو به جاړي چې ته وایي چې سترګې سات له وښو کې را بهيږي د سترګو داسې چې کوم دینو دي چې کله حق واوري هغه جاړي ځکه دی د حق طلبګار دي جهل علم کمې ده پکې د دې وجه نه چې کوم دینو دي هغه چې کوم دینو بیتی نه دي تفیض ویني وته سترګې تفیض من الدمع چې را بهيږي به د وښونه دکې به د وښونه داري به وي د اما عرفوا د دې وجه نه چې د وجه دا غنه عرفوا من الحق چې دي حق په جن حق دي یقولون دي ربنا وذكر رب آمنا من ایمان راول فقطنا ما شاهدين سره د گواہی کوونکو چې نبی رسول الله کوم دي راول نه په دې باندې ایمان راوړو وما لنا سلم لا نؤمن بالله چې ایمان راوړو الله باندې وما جاءنا وقا سما چې راغلي من الحق د حق
ونطمع ونتمسات ويدخلنا جنة بكم ربنا زمن ربا مع القوم الصالحين قوم نتنصر جنة فأصابهم الله بما قالوا بدلي ورك الله دويتا بما قالوا بسبب داجي جنات باغنا تجوج بيك بلا دلائل خالدين فيها ہمیشہ کوئی بدائے کے دار وذالک جزاء المحسنین دا بدل دا نیکی کو ان خدا والذین کفروا کسان جو کفر کر لے وکذبوا نسبت درو کوئی زمانہ آیاتوں تا اولئک اصحاب الجحیم دا حرم جہنم یاندی